أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين زیر ورکا منافقانو تا بأن لهم چی بے شکا ددید پار دے عذابا علیما عذاب دردناک الذین یتخذون منافقان آکسان دی چی دی نسی الکافرین کافران لنا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مومنانونا ایبتغون آیا دی لټوي عندهم د دې کافرانو سره العزت عزت لرا فإن العزت پس بشکا عزت چي دي لله خاص الله تعالی د پاره دي جميعا ټول پدې مخکې آیت مبارکه کې د مرتدین بیانو چې کم خلق بار بار ایمان نوړي او بار بار کفر اختیاري او د دې خاتمه په کفر باندې وشي الله تعالی فرمایل دا سه خلق ته الله تعالی هدایت مونږی په دنیا کې او د دې مغفرت او بهنه هم په آخرت کې ونشي دا سه قسم خلق منافقان دي د دې لپاره سزا صدا د دې آیتونو کې بیان دي چې الله تعالی زیر پر دردناک او عبرتناک سزا تیار کړی دا د الله تعالی اسی عذابم سخت دی بیا چې الله تعالی وت دردناک او عبرتناک سزاوین او انتهایی سخت سزاوی او دا ردی منافقانو د بار بوي منافقان ډیر خطرناک خلق دي دا د لستونی مار دي په ظاهر کې دوست هم نوا دي او حقیقت کې دنه دشمن دی دا سه انسان خطر ډیر ده دا سه انسان د پر سزا د عام کافرانو سیوا ده د قیامت پر ورځ باندې با د عام کافرانو د سزا نه خطرناک او سخت سزا به د منافقانو وي ځکه چې ردی ډیر سخت خطرناک او دشمنان خلقو د اسلام د کمزوري د پر دی لګیاو رازونه به ښکارا کولو دیو جن دی لپاره سخت سزا تیار شوې ده قران کریم د دې علامت بیانې چې منافقان هغه خلق دي چې دی به کافرانو سره دوستي کوي ځان ته مؤمنان وي او تعلقات او دوستي کافرانو سره ساتي او مقصد دا دی چې موږ د کافرانو په ذریعہ سره عزت او غلبه به حاصل کو اصل کې منافقانو کافرانو سره دوستي ځکه کولې چې دی دا سوچ کو چې مؤمنان مسلمانان هو کمزور دي او لګ دي او مهاجر دي مدینه تراغلي دي سبا د حالات هیڅ پته لګینا کچره مدینی والته نه خفشونو د کلی نه به وباسي او یا کو ته مکه مکرمه واپس میلو شنو زیو مکه مکرمه تا نراشه يهود سره دوستی وکي او کافرانو سره دوستی وکي ندیو خیال خدا و چې مؤمنان به بس نن سبا کې ولاړ شي واپس یا مکه مکرمه ته او یا د مدینی خلق به واسي يهود خو د مخکې نه مدینه منوره کې آبادو دا درې قبیله وې بنو نذیر او بنو کینوکا او بنو قریظه او دا خو د 100 کال نه راغلو مدینه منوره کې آبادو نو دی راشه د يهود سره به دوستی او تعلق به قائم کو دی هردل تن نزي او مؤمنان کې دی شلال شي کومګه مؤمنان سره تعلق سم ساتو نو اسنا سبا يهود بیا موږ پریزي نو دی يهود سره دوسته کولې د مسلمانانو رازونه به ته رسول با شپې وای سر ناستو او دروازه به مؤمنان سر ناستو قران کریم وی عزت او غلبه او قوت د الله تعالی په لاس کې دی دی دا غلبه او د عزت کافرانو سره منافق او يهود سره ګوري الله تعالی چې چاله ولې له عزت او غلبه ورکی او الله تعالی دنیا کې دا خودله
چې الله تعالی مؤمنان مستحکم کړو، مضبوط کړو، عزت ولهم ورکو، او هغه يهود او هغه ذلیل شو د مدینه منورې نه لاړو. عمر رضی الله عنه په اخره کې بیا د خیبر نم التنوز غلولو، نبی علیہ السلام د مدینه منورې نه وزغلول خیبر ته، او عمر رضی الله عنه بیا د خیبر نم دی ملک شام ته وزغلولو. او مکه مکرمه الله تعالی فتح کړه. د نبی علیہ السلام په دور کې اسلام مستحکم شو، مضبوط شو، او غلبه تم حاصله شو. چا دا تصور کې نه و چې دا مسلمانان هم په جزیرة العرب باندې غالب شي. الله تعالی خدای الله تعالی خپل عزتناک دی. الله تعالی خپل پیغمبر ته عزت ورکي او خپل بندگانو ته الله تعالی عزت ورکي. بشر المنافقین، زیر ورکا منافقانو ته. مذمت منافقانو بیانی وی زیر ولا ورکا. زیر خو عام طور د خبر وی، انسان یو کارنامو کې انسان لپاره یو خپل خبر راشي، خلک ته باندې ما زیر دی، کنګریچولیشن دی، الکه تا باندې د ما سرپرایز لري در کومه، یو خپل خبر دی، ویسه انعام براکه او وای چې سوی در کومه، خپل زیر را باندې وکا. مؤمن مسلمان د پر خپل زیر خي انسان په خوشاليږي. د منافقانو د پر خدا زیر نه لري، دردناک عذاب خو د خفګان خبره ده او د یری خبره ده، خوش خبری خو نه، خپل خبر خو نه دی. او قران کریم بشیر وای. اصل کې بشر المنافقین یو معنی دارا چې د منافقانو د پر څخه خبر نشته، که خبر شته نو صرف دار چې دې لپاره دردناک عذاب تیار دی. منافقان خو په دې انتظار دي چې خپل خبر براشي، ولیکن خپل خبر د دې په نصیب کې او په قسمت کې نشته. دی که اوري نو صرف دا به اوري چې دې لپاره الله تعالی په آخرت کې دردناک عذاب تیار کړی دی، او په دنیا کې ردی لپاره خوف او یره ده. منافقان به هر ټیم په یره کې چې اسنه زمونږ دا منافقت الله تعالی نبی علیہ السلام تحکار نه کی او ظاهر نه کی، او نبی علیہ السلام مومنان تحکار نه کی. نو په دنیا کې هر ټیم په یره کې اطمینان نو، او آخرت کې دې لپاره دردناک عذاب دی. نو بشر المنافقین، اسی پکار خدا چې انذر المنافقین، یعنی منافقان او یروا، یا اخبر المنافقین، منافقانو ته خبر ورکا. او د اخبر او د انذر په ځای باندې بشیر وی، خوشخبری ولا ورکا، زیر ولا ورکا. دا دی پور یو قسم خندام ده چې تاسو د خپل خبرونو په انتظار یې، او کارونم هغه دي چې هغه د خو خبرونو نه دي. تا چې ته ښه کار کړی نه دی نو ته څنګه د ښې نتیجې په انتظار کې؟ دا خو یو سټوډنټ یو ماشوم دی، هغه سکول ته سره زینا غیر حاضرې کې اخلاقی لحاظ سره ټیک نه لري، هغه په انتظار چې د پاس پوزیشن والما زه په اعلی نمبر باندې پاس شمه، نه ته استاد وی خوشخبری والا ډیر په اعلی نمبر سره فیل شوی. نو دا رنګ منافقانو چې تخ کار نه کړي، چې ته نیک کار نه کړي، او په دې انتظار دي چې موږ ته خپل خبر ملو شي. نو قران یا خپل خبر ستاسو لپاره داري چې دردناک عذاب ستاسو لپاره تیار شوی دی. د هر چا د مطابق خبرینو ستاسو خبرم دغه دی. نو بشر المنافقین، زیر ورک منافقانو ته، بان لهم، چې بشکا د دې لپاره عذابا الیما، خدا په آخرت کې دردناک عذاب دی. دنیا کې پدی باندې الله تعالی عذاب نه دراغلی، خوف او یره پدی باندې وا. عذابا الیما، عذاب دردناک. دا الیمن دا عذابن د پاره صفت ته وی، دا عذاب چره دا درد ورکون کې دی، یا هو بدی ته درد ورکی، یا دا عذاب دون خطرناک عذاب دی چې دا عذاب خپل ځان ته درد ورکی با. یعنی یو اور دومره خطرناک شو چې خپل ځان ته تکلیف ورکی، نو بل ته بسونه تکلیف ورکی بیا، چې کوم انسان په دې اور کې دن نه پروت دی. دا اور چې کله ډیر زیات خطرناک شي نو دې د لمبي بیا راتاویږي، نو دې بیا خپل ځان خوري. د ډیر خطرناک والی د وجنه د جهنم د عذاب دومره دردناک او دومره خطرناک دی چې دا عذاب خپل ځان ته په خپل درد ورکی، چې په دې کې کوم انسان دن نه پروت دی
هغه به څومره دردمند دي، څومره تکلیف به محسوسي. نو عذابا الیما، دا الیمن په معنا د مولیمن سره دی، درد ورکوونکی هغه انسان ته چې کوم په دې کې پروت دی، یا د عذاب به خپل ځان ته په خپله درد ورکي، نو هغه بل ته خو به ډېر زیات درد ورکي. الذین یتخذون الکافرین، دا دې یو علامت بیاني لکم ایمان نو په ظاهره کې چې ته نیک کار نه دی کړی، په ظاهره کې دې کار دا و چې کافرانو سره به دوستۍ کولې، تعلقات به ساتلو. د نبی علیه السلام مجلس کې وناستو چې ته یو خبر به واورېدو، هغه به فوراً یهودو ته ورسو، یهودو و کافرانو ته ورسو. الذین یتخذون الکافرین، دا منافقان هغه کسان دي چې دې نیسي، یتخذون معنی جوړوي، یعنې گویا که دې کار داره چې ځان له کافران دوستان جوړي. یتخذون الکافرین، قرآن کریم یتخذون وی، مطلب دا دی چې کافران دې ته نه وي چې د مونږ دوستان شي، کافران دې ته آفر نه کړي چې لکه مونږ سره تعلق سم ساتي، مونږ له د مؤمنانو خبرونه راوړئ. دې په خپله کافرانو ته وایي چې مونږ به تاسو سره تعلق سم ساتو، مونږ به تاسو سره دوستی کو، او مونږ به تاسو ته د مؤمنانو خبرونه به راوړو. دا دومره خطرناک خلک دی چې الټه دې په خپله چېرې کافرانو پسې ځي او ځان د هغوی تابع کړي. کافران دې پسې نه راځي، په کار خو دی چې د مکې مکرمې کافران راتلې او دې منافقانو ته وی چې لکه مونږ له جاسوسي کوئ، مونږ له د مؤمنانو خبرونه راکوئ، نو هغوی دا نه کړي. دې باندې دومره سخته ده چې دلته مدینه منوره کې اوسېږي او ځي هلته یهودو له او کله ځي هلته مکې مکرمې ته کافرانو له. نو قرآن کریم یتخذون وی چې په دې منافقانو کې دومره شرارتي خلک دی او دومره په دې باندې پیټې پروت دی. یتخذون الکافرین، چې دې نیسي او جوړوي کافرانو لره اولیاء دوستانو. دا کافران نه مراد څوک دي؟ روح المانوي وی مراد تینا یهود دي، دا چې کوم مدینه منوره کې وو، او یا دویم د عربو مشرکان دي، او یا دریم دا چې هر یو کافر چې مسلمان نه دی. اولیاء دوستان، اولیاء جمع د ولی ده، هغه خپل دوست وګرځو. ولی نږدې ته وي، دی ولی ته ولی وایي، ولا یلی معنی نزدیک ہونا، وی دا د الله تعالی ولی دی، نو مطلب دا دی الله تعالی ته نږدې دی. نو الله تعالی چې ته په یو کور کې په یو مکان کې نه چې ته ور نږدې شوی دی، خو مطلب دا دی چې تعلق او د رضا په اعتبار سره دی الله تعالی ته نږدې شوی دی، الله تعالی دنه راضي شوی دی او دا سره تعلق قائم کړی دی. نو دا منافقان چې دي دا کافران خپل دوستانو خپل ځان ته نږدېکي د زړه په اعتبار سره. الاولیاء دوستانو، من دون المؤمنین، ما سوا د مؤمنانو نه. تعلق خو مؤمنانو سره ساتل پکارو، دوستی خو مؤمنانو سره پکار وه. دی د مؤمنانو نه علاوه یهودو سره او کافرانو سره او مشرکانو سره تعلقات ساتي. دا ردی او ناکار عمل او ناکار صفت دی. من دون المؤمنین، ما سوا د مؤمنانو نه. دا آیت مطلب دا نه دی چې ګنې مؤمنانو سره دوستی کوي او کافرانو منافقانو سره ګنې کوي او مشرکانو سره کوي. مطلب دا آیت دا دی چې تعلق او دوستی دا خو مؤمنانو سره پکار دی چې ته تعلق ساتي، مؤمن سره ساته. مؤمن به تعالی دوکه نه درکړي، مؤمن به تا سره خیانت نه کړي. المؤمن غر کریم، نبی علیہ السلام فرمایي مؤمن به صفا زړه والی. د مؤمن پړه کې به چاته خیرې نه، چاته به دشمنی نه ساتي، چا سره به بغض حسد او کینه به نه کړي. دا د مؤمن شان نه دی. که یو مؤمن کې دا کارونه، دا مؤمن ناقص دی، کامل مؤمن نه دی. نبی علیہ السلام مجلس کې تشریف فرما او صحابه ناستو. نبی علیہ السلام فرمایلو اوس به یو جنتی راشي. صحابه چې دا به څوکي چې چاته پیغمبر علیہ السلام جنتی وي، دا په جنتی کېدو کې به څه شکی. او دې کې یو صحابي راغی، صحابه ورته کتل چې دې کې له اخر داسې امتیازي صفت څه دی چې ته نبی علیہ السلام جنتی وي. بیا دویم ورځ وه، صحابه ناستو. نبی علیہ السلام یو صحابي راشه جنتی دی، او بیا هغه سړی راغی
او بیا په درې مورد نبی علیہ السلام دغه شانتی وي یوس یو جنتی راشي او بیا هغه سړی راغی. ابن عمر رضی الله عنه وی مې چې را دې سړی عمل معلومو ما چې دې داسې کم خاص عمل کې چې د هغې د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام 3 ورځې د تر جنتی بشارت ورکړی دی. دا ملګری چې کله روان شو ابن عمر رضی الله عنه سره لاړو چې کور ته ته وي زه به ستا میلمه یم. وی ټیک ته وی چې څه زه خورم هغه به ته م خورې چې ما سره کور کې سي بس هغه به ستا مي دغه به ستا میلمستیا وي. یو ورځ تېره شوه 2 ورځې تېرې شوې 3 ورځې تېرې شوې او ابن عمر رضی الله عنه کتو چې دروازې او د شپې اعمال د هغه ولیدلو نو هم هغه یې کول چې کوم نورو صحابو کولو. یعنې دا نه چې ګنې هغه د شپې ماخستن په مصله باندې ودرېدو تر سهاره پورې ګنې ولاړو او د ورځې ګنې نفلي روژه وه او جومات کې ناست او تسبیح لاسو کې وي نه بس عام انسانانو په شانتې د شپې خوب او تهجد او 15 وخته مونځ دا مسلمان شان دی. څه امتیازي او څه خاص عمل هغه ونه کو. نو 3 ورځې بعد ابن عمر رضی الله عنه چې ته هغه میزبان ته نه تپوس وکړو چې میلمه ستا د راتلو او د پاتې کېدو او د تو په غرض باندې پوه نه شم چې ته په کومه اراده راغلی وي څه مقصد دی و. نو دا ورته وایي چې را ستا باره کې نبی علیه الصلاة والسلام 3 ورځې ویلو چې دا جنتي دی. نو مې چې داسې کم عمل کې چې زه عمل زم شروع کړم چې ما ته جنت میلو شي خو ما ستا داسې خاص صفت او خاص عمل ونه لیدو. نو ورته وی نور خاص خو څه نشته تا هر څه ولیدلو خو یو خبر راکې شته او ته یې څه ده وی زه چې د شپې سملمه نو زما پړه کې هیڅ یو انسان ته هیڅ قسم خیری موجود نه هر چا تړه مکمل پاک او صفا ساتمه ودا صفت راکشته دی. ابن عمر هم دک خبره ده دغه خبره ده چې داستا لچره هر چا ته پاک او صفا دی لکه چاته دشمنی چاته بغض او چاته حسد او چاته نفرت او چاته منسوبي جوړولو د چا خپې والو پلینینګ کولو دا خبرې پتا کې نشتم دک وجه نبی رسول الله تا ته د جنتی صفت درکې. انس رضی الله تعالی عنہ ته نبی اسلام یا بنیا ان قدرت بچی کچر دی خبرې طاقت لري نو کا او بیا نبی رسول الله ګوري وذالک من سنتي زما وریم دا عمل او دا طریقه را زم دا سکوما بچی تم دا سکوا وته وی ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد ففعلوا بچی سبا کوا بیگا کوا خو پړه کې چاته څه قسمه خیری مساته زم چاته پړه کې خیری نه ساتم نو کچره دا کولی شم داو کا زمام دا عادت ته وی دا زما طریقه را د مسلمان دا شان نه دی چې دی بچاته پړه کې منسوبې جوړي او چاته پړه کې با خیری ساتي او دشمنی به ساتي او نفرت به ساتي. نو خلک کوئی زما او تړه صفا نه دی وړم وته نه صفا کیږي الکه ځان خپل نه صفا کا هغه بل به خود صفا شي دا د مسلمان شان نه دی. نو منافقانو پړه کې دشمنی پرته وا مؤمنانو ته او الته کافرانو د پر خیر خواو د نبی علیہ السلام د پاره او د مؤمنانو د پر خیر خوانو او د کافرانو د پر خیر خواو دومره دا نمک حرام خلکو چې اوسېده مسلمانانو سره ناس تو پاس مسلمانانو سره او نبی علیہ السلام سره سارو ما هم ناستو او دغه تعلق الته يهودو سره او الته کافرانو او مشرکانو سره. نو قرآن وی اولیاء من دون المؤمنین دوستی خو مؤمنانو سره پکار وا او دې د مؤمنانو په ځای کافرانو سره دوستی کې خو یو غلط فهمي لري کول پکار دی. مؤمن سره دوستی کوا او دوستي مطلب دا نه دی چې خپل رازونه وتم وایا مؤمن سره تعلق سم ساته دوکا ولا مور کوا خو د مؤمن د دوستۍ مطلب دا نه چې خپل رازونه پټې خبرې وته کوا دا زموږ غلطي وشي په هر چا باندې اند اعتماد نه پکارو د راز خبرې د هر چاته نه پکارو. د امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی الدرر المنتصره پای کې حدیث راجمه کړی دي هي کې روایت ته عجیب روایت ته
نبی علیہ السلام فرمائی اطلبوا حوائجکم بالسرائر، خپل کارونه پر راز کې وکړئ. ستا چې کم هدف ته، کم ټارګټ ته او کم کارونه دي، هغه مخکې نه تشهیر مه کوه چې دا کوم او دا کوم او دا کوم، بلا ستا حاسدین به وي، ستا مخالفین به وي، نظر بد کې به ولګي، نظر به ولګي باندې نور څه به وشي. خپل کارونه وکړه، چاته پته ولګي چې دا کار وشو. خپل کارونه، خپل حاجتونه او خپل مقاصد دا په راز کې سکے هغه پوره کې سر ته ورسوي. چې کار وشي نو په خپل به خبر شي، لا سشتینا لا اراده ریم نه کړي او دا شورو شي دا کوم او دا کوم او دا کو هیڅ به نه کې، ولې مخالفین به بلا شي، په نظر کې بلا شي، کار به نه پاتې شي. نو د مؤمن سره دوستی تعلق ساته، او د دوستی او تعلق مطلب دا نه دی چې د خپل راز خبرې ورته وکړه، د خپل مقصد خبرې ورته وکړه. او خاص خلک دوست پیدا کولو، مخلص ملګری پیدا کولو، دا خو دومره مشکل کار دی چې زمانی به تیری شي دا مخلص ملګری و پیدا نه کړي. او موږ په دو خبرو سره دا مخلص دی، په لاره سره لاړو، په سیټ د سره کېناستو، 2-3 منټه سره خبرې وکړې، دا د ما خیر خوا دی، هغه ته موږ هر څه ووایو او سبا د موږ هغه بدخوایي، بیا موږ وایو خدای دا څه وشو. نو دا خو تا په خپل ځان سره وکړو. دومره سمجھداری، دومره عقلمندي پتا کې نشته. نو دوستی تعلق هر چا سره ساته. تعلق مطلب دا نه چې خپل رازونه کمزوري هغه ته بیان کړي. من دون المؤمنین، ما سوا د مؤمنانو نه. ایبتغون عندهم العزه، ایبتغون دی لټوي، همدا استفهام انکار د پاره دی. یعنی کافرانو سره ګور عزت او غلبه نشته، دی خو لګیا دی په دې طلب دی، لیکن ملو بنشي وته. ایبتغون ادی لټوي دا منافقانو، عندهم دی کافرانو سره العزت، عزت لرا، عزت غلبی توي، قوت توي. ادی دی کافرانو سره غلبه او قوت او غلطي چلته مونږ ته ملو شي. فإن العزة لله جميعا، پس بشک عزت چې د الله تعالی لپاره دی، جميعا ټولو. کړه دی عزت پکاري، نه عزت له دونه مکی مکرمه ته ځي او دومره يهودو پسې ځي. نو راشه کنه عزت خو نبی علیہ السلام سره دی، راشه نبی علیہ السلام سره عزت دی، دومره په آسانه به ته ملو شي. چاپلوسی به نه کوي، خوشامدي به نه کوي. یهودو سره تاسو چاپلوسیم کوي، خوشامدیم کوي، چالاکیم کوي، دې خبرې موري. او البته کافرانو سره چاپلوسی او خوشامدیم کوي. راشه نبی علیہ السلام سره مخلص شي، عزت برته ملو شي، دنیا به تاسو نمونه علي. دا 1400 سال شو د صحابو نمونه خلک سونه په عزت باندې علي. دا وجه څه ده؟ هغې څه وکړو؟ خو مخلص نبی علیہ السلام سره. اور دې منافقان نمونه خلک سونه په ناکار انداز کې علي. دا ابو جهل نوم به څوک هم نه کېنځي. که یو لوی ته ابو جهل وي، پلار به دې ابو جهل ته ابو جهل وي. د فرعون نوم به څوک هم چاله کې ځان له کېنځي. که هر څومره ګناهګار انساني، یو کافر هم ځان فرعون نوم کېنځي. نو عزت په بادشاہت کې عزت او کافرانو سره نه دی، عزت پیغمبرانو سره دی. نو راشه پیغمبر سره یو ځای شي، عزت به ته ملو شي. که ستاسو عزت پکاري، فإن العزت، دا عزت چې دی کې د زورورتیا معنا پرته ده. عربی کې کم ازمکه چې سخت وي، آیت عربی کې عزاز وایي. الارض الصلبه، هغه ازمکه چې سمه کلکه او سخت وي، آیت عربی کې عزاز وایي. نو عزت عزیز او معزز دې کې د زورورتیا معنا ده، د قوت معنا ده. الله تعالی عزیز دی، مطلب سره زورور دی، طاقتور دی. عزت هم دا یو طاقت چې انسان ته ملو شي. عزت داسې په اسانه نه ملاویږي، دا جوړیږي، د شاته یو بیک ګراوند دی. انسان ټول عمر خواري مهنتو کې بیا انسان یو عزتدار انسان جوړ شي. پیدایشي انسان عزتدار ني. نو فإن العزت، پس بشک عزت چې دی لله، د الله تعالی د پاره دی، جميعا ټولو. دلته الله تعالی یاد کو او سوره منافقون کې فرمایي ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت الله د پاره دی، د الله د نبی د پاره دی او مؤمنانو سره دی. یعنی الله تعالی خپل پیغمبر له عزت ورکي او بیا خپل مؤمنانو ته الله تعالی عزت ورکي.
نو چې کوم انسان پیغمبر سره شو مؤمنانو سره یو ځای شو هغه ته به عزت میلاو شي خو دې د عزت د حصول دپاره هغه یهودو له هغه کافرانو لاړو چې سر په خپله عزت نشته ای په خپله ذلیله شوي دي یهود ذلیله دي مشرکان ذلیله دي او تای سر عزت لټې نو چې سر په خپله سره عزت نشته تا ته به عزت څه میلاو شي فإن العزة لله جميعا پس بشک عزت د الله تعالی لپاره جميعا ټولو نن د مسلمانانو د زوال یو بنیادی وجه دا ده چې دی د خپل عزت لپاره غیر ته ګوري چې کم امام هغه مقتدی جوړ شو ای مسلمان سره عزت او کار دی چې مونږ ته کته نو مونږ ای سره عزتونه لټو ای پس روان یو مغرب ته مونږ ګورو نو بس مونږ ځکه مونږ زوال مونږ شکار شو چې عزت مونږ سره هغه مونږ الته کې لټو قرآن او حدیث هم پرېښودو الته مونږ روان یو هغه سم ذلیله دي مونږ سره هم ذلیله شو زیر ورکه منافقانو ته چې بېشکه دې لپاره عذاب دردناک دی منافقان کسان دي چې دیني سي کافرانو لره دوستان ما سوا د مؤمنانو نه عادي لټوي دي کافرانو سره عزت بس بېشکه عزت د الله تعالی لپاره ټول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم او یقینا الله تعالی نازل کړی پتا سبحانه فل کتاب په قران کریم کې اندا خبره اذا سمعتم کلا چې تاسو اورئ آیات الله آیاتونو د الله تعالی لرا یکفر بها چې انکار کولی شي په دې سره ويستهزأ بها او ټوکی کولی شي په دې سره فلا تقعدوا معهم فاستاسو مکنه دی سرا حتی یخوضوا تردی چی دی مشغول شی فی حدیث غیره فخبر د دین علاوکی انکم اذن بیشکتاسو پدا وحکی مثلهم پشان د دیئے ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے جامع المنافقین والکافرین جمع کون کے دے منافقان لرا و کافران لرا فی جہنم پا جہنم کے جمیعا طول پدی محکیت مبارکہ کے دا منافقانو دا کافران سر دا دوستے بیانو او دا دوستی و تعلق و پدینیت مانی قائمی چه مونگ تا دا کافران عزت و غلبہ و قوت میلو شي دیات کې بیان دی چې دا د یو مؤمن د ایمان او د اسلام د غیرت نه خلاف ته چې ته یو کافر سره کینې او هغه سره دوستي وکړې او تعلق قایم کړې کافر هو د خولې نه آزاد دی کله به ستا مذهب پورې کله به ستا کتاب پورې کله به الله تعالی پورې کله پیغمبر پورې او کله مذهبي شعار پورې به خندا کی مذاق بکی او تا سر ناسی دوستی و سر قائمه تعلق و سر قائمه سبا طویل نشی جواب بنش ورکولی دا د یو مومن مسلمان د غیرت نه خلاف تا چې دا سه کافرانو سره تعلق قائمولو چې هغه دستا مذهب او اسلام او قرآن او الله تعالی پر مذاق او استهزاء کی آیت کې تنبیه ده چې دا سه خلکو سره باندې کینه چاہی د اسلام سره خنداګانی کې او مذاق کې او د الله د آیاتونو نه انکار کې کتا سو سر کې ناشته نو تاسو هغه په ګناه کې او برابر شریک شوي دا سه کافر سره دا سه انسان سره تعلق نه قائمه چې هغه ستاسو د کتاب او یا د مذهب باره کې خنداګانی کې او استهزاء کې نایت کې مسلمان تم دی او پیغام دی چې داسې مجلسونو نه او داسې ځایونو نه اور داسې خلکو نه به مکمل اجتناب کې کاغذ تا خپل دی او که پردی دی که مسلمان دی او که کافر دی که هر څوک دی
خو لیبرل دی، آزاد دی. هغه قرآن پورې استهزاء کی، مذاق کی، یا د پیغمبر پورې او یا د اسلام یو حکم پورې یا یو سنت طریقې پورې. کستا یو قریبی دوست ولې نه دی او رشتہ دار ولې نه دی، خو چې هغه بې باکه دی، ادب پکې نشته، او اسلام یو حکم پورې، د اسلام یو طریقې پورې، پیغمبر علیه السلام یو طریقې پورې مذاق او استهزاء کی، یا په داسې انداز کې خبره کی چې د بې ادبۍ وي، نو هغه سره به د سره کښېنې نه. ستا د ایمان او د غیرت دا تقاضا ده چې هغه فوراً د دې خبرې نه منې که، او که هغه نشي منې کولی، ته د هغه ځای نه راپاسه، هغه ځای کې ناسته کولو، خاموشي اختیارولو، هغه د خبرې تایید دی، او گویا کې ته هغه سره په دې ګناه کې شریک شوې. دا ډېره د احتیاط خبره ده نن سبا، ځکه چې خلک آزاد شوی دی، خلک بې باکه شوی دی، د ازادۍ په نوم باندې، د مذهبي ازادي په نوم باندې او د رایې د ازادۍ په نوم باندې خلک ډېر څه وسوایي. داسې ملګرو نه، د داسې مجلسونو نه، داسې ځایونو به مکمل بیا اجتناب کې. کافر سره ناسته کولی شي، مشرک سره ناسته کولی شي، معاملات سره کولی شي، خوراک او څښاک سره کولی شي، خو داسې کافر او داسې مشرک او داسې انسانو چې هغه ستا د مذهب د سره قدر نه کي، ادب نه کي، هغه کافر سره هغه انسان سره بیا تعلق هم نه قایمې او کینې به ورسره هم نه. منافقانو کې دا مسله وه چې دوی به یهودو سره کېناستلو، نو یهودو به کله کله د قرآن د آیتونو باره کې مذاق وکړو، استهزا به یې کوله، او دې منافقانو به دونه نشو کولی چې داسې کم از کم مه وایئ. نو قرآن د آیت کې دا تنبیه کې چې داسې خلکو سره به د سره کښېنئ نه، کني تاسو هم د هغوی په شان شئ په ګناه کې او په وبال کې. وی الله تعالی به د قیامت پر منافقان او کافران یو ځای په جهنم کې جمع کړي، څنګه چې دنیا کې دې د شپې یو ځای کېدل به الله به جهنم کې یو ځای کړي. وقد نزل علیکم، او یقینا الله تعالی نازل کړی دی په تاسو باندې، دا مخکې چې کوم منافقانو او کافرانو سره دوستی کوله، تعلق یې قایمو، هغوی ته وایي چې په تاسو الله تعالی دا حکم مخکې نازل کړی دی. هغې کې اشاره دا 9 سپاره کې آیت دی سورة الانعام کې، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. هلکې الله تعالی فرمایي چې کله داسې خلک چې هغوی د الله د آیاتونو مذاق او استهزا کې، بې ادبي کې، نو ته هغه ځای کې د سره کښېنمه. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض وکړه، د هغه ځای نه راپاسه، د هغه ځای نه مکمل بایکاټ وکړه. دا آیت مکی دور کې نازل شوی دی، قرآن کریم کې وروستو دی د دې ځای نه. دا 5مه سپاره ده، هغه په 9مه سپاره کې دی، لیکن د نزول په اعتبار سره هغه آیت مخکې دی، او دا آیت وروستو راغلی د مدینه منوره کې نازل شوی دی، او هغه آیت مکه مکرمه کې نازل شوی دی. نو آیت کې دا بیان دی چې کوم خلکو د الله د آیتونو پورې مذاق او استهزا کی او باطل تفسیر یې کی او باطل تاویلات او توجیهات پیش کی، نای سره کینما اعراض وکړه او پاستینه. او د آیت کې دا بیان دی چې د سره دې سره به کینې نه، خبر به د سره اورې نه. وقد نزل علیکم، او یقینا الله تعالی نازل کړی دی په تاسو باندې، فی الکتاب، په قرآن کریم کې. هغه آیت الله تعالی مخکې نازل کړی دی مکی دور کې، ان دا خبره اذا سمعتم آیات الله، کله چې تاسو واورئ د الله تعالی آیتونو لره، د الله آیتونه نازلیږي یا مخکې چې کوم نازل شوي د تلاوت کیږي په یو مجلس کې، او تاسو واورئ چې یو کافر دی، یو بدعمل انسان دی، هغه د آیت پورې استهزا وکړه چې دا لا څه دي، دا لا څنګه حکم دی، دا لا څنګه آیت دی، یا دا دې کې لا څه ویلي شوي دي، دا د پخواني دور خبرې دي، داسې قسمه خبرې شروع کړي، نو اول هغه منې کا، که دونه طاقت تا کی نو هغه فوراً منې کا چې دا تاسو ووایي، او که ستا دونه طاقت نشته نو د هغه ځای نه راپاسه. دا راپاسېدل دا دلیل دی چې ستا په دې خبره زه تا سره تایید نه کومه، خوشحاله نیمه، نو هغه ځای نه بیا راپاسه. یکفر بها، چې انکار کولی شي په دې سره، د الله د آیتونو نه انکار کولی شو. ویستهزأ بها، او استهزاء مذاق کول چا پورې،
سپک ګڼل یو سیدو ویستهزأ بها او ټوکې کولی شي پای پورې، نو تا لپاره حکم داري چې ته د هغه ځای نه راپاسه. او دا خبره عامه ده که هر چا داسې کولو او که هر ځای کې کولو اول به هغه ته منې کوې به او د منې کولو طاقت دې نشته، بیا د هغه ځای نه راپاسه. د هغه ځای کې ناسته کول او خاموشي اختیارولو دا یو قسم دلیل دی چې تم په دغه خبره باندې خوشحاله او راضي. فلا تقعدوا معهم، منافقانو به هم داسې کولو او یهودو به هم داسې کولو. یهودو خیر مسلمانانو مخې ته کلم کله 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 به کول او کله نه، چې کم لوی صحابو دای مخې ته خو به داسې نشو کولی، خو چې کم کمزوري خلکو دای مخې ته به د قرآن غلط تفسیر او یا د قرآن استهزاء کوله. چې کم لوی صحابه عمر رضی الله عنه انته کې یا چې کم انصارو کې مشران صحابو دای مخې ته به داسې خبرې نشو کولی. ځکه هو بخاری کې روایت دی یو یهودی په بازار کې دا خبره وکړه چې موسی علیه السلام ته په تمامي دنیا باندې مرتبه حاصله ده او چتوالی حاصل دی. موسی علیه السلام لوی پیغمبر دی لوی شان والا دی، لیکن هغه داسې انداز کې خبره وکړه چې ګنې موسی علیه السلام د تمامو پیغمبرانو نه او گویا کې د نبی علیه السلام نه په درجه کې اوچت دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه سپېړه ورکړه چې دا تاسو وې ولې د موسی علیه السلام درجه په نبی علیه السلام هم اوچته ده. هغه یهودي راغی او نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې ګوره ابوبکر مال سپېړه راکړه. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه وی چې جی داسې انداز کې خبره کوله چې د موسی علیہ السلام شان په تاسو باندې اوچتېدو. زما غیرت دا تقاضا ونه کړه چې دې زه پرېږدم، ما ځکه سپېړه ورکړه. خیر هلته خو بیا نبی علیہ السلام د ماحول د سازګار کېدو دپاره ووایي چې موسی علیہ السلام هو ډېر لوی شخصیت دی او ډېر لوی نبی دی، کلیم الله دی او دا سری او دا سری. بیا نبی علیہ السلام فرمایلو چې زما شان به دونه نه اوچتوي چې د بل نبی تحقیر او سپکوالی وشي. دا قانون هم دی د نبی علیہ السلام شان به داسې نه بیانې چې د هغه موازنه ته بل نبی سره وکړي او د هغه بل نبی په شان کې سپکوالی راشي. ځکه انبیاء کرام علیهم السلام ټول اوچت خلک دی، یو پکې ناقص نشته یو پکې کمزوري نشته، لوی شان والا خلق دی. د انبیاء کرام علیهم السلام شان بیانوه او د دوه نبیانو منځ کې داسې موازنه او کمپیریزن مه کوه چې یو نبی ته اسمان ته ورسې او بل نبی نعوذ بالله ښکته راوغورځئ. د ټولو انبیاو شان اوچت بیانوه. نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دونه خبره برداشت نه کړه چې ته د موسی علیه السلام درجه زمونږ په نبي باندې اوچته بیانې. نو دلته هو یو انسان قرآن پر استهزاء کی او مذاق او انکار کی، دا به څنګه برداشت کی؟ یستهزأ بها چې ټوکې کولی شي پای پورې. نو فلا تقعدوا معهم، پس تاسو مه کښېنئ دې سره، ځکه دا دې سره ناسته او دې خبرې اورېدلو. نو السامع شریک القائل، اورېدونکې ویونکې سره برابر دی. ویونکې ته د وینا ګناه ملاویږي، اوریدونکې ته د اورېدو ګناه ملاویږي. دا ته چې ناستې او اورې او نه اعراض کې او نه انکار کې او نه دفاع کې، دا خو گویا کې ته په دې خبرو باندې خوشحاله او راضي، نو ته هم هغه سره په ګناه کې شریک شوې. روح المعانی لیکلی دی هشام بن عروه وی چې یو پیر عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه سکسان په شراب اسکلو باندې راونیستلو او هغې له سزا ورکړه د شرابو. نو په هغې کې یو تن و د هغه په هغه ورځ باندې روژه وه. د روژې مطلب دا دی چې هغه شراب نه ریسکري او د هغه روژه هم ثابت شوه، خو لیکن هغه له هم سزا ورکړه، هغه روژهدار لمو. نو چا ورته ووایي چې دا خو روژهدار دی، دله ته سزا ولې ورکوې؟ نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا آیت ووایي چې ټیک تر د روژه وه، د شراب نه ریسکلي، دې هغې سره ناست ولې و، دغه مجلس کې ناسته کولو شرابیانو سره د دې ناستې وجې نه قرآن وایي انکم اذا مثلهم، که تاسو سره کښېنئ ته خو ګویا کې ته یې په شان ته هغې سره شریک یې په دې کار کې. وایي دله دا سزا په دې خبر ورکومه چې ته هغې سره ناست ولې وې، ته به د هغه ځای نه پاڅېدلې وې
چې وای دا یو ګناه کوي، د ورځې کوي او د روژې په حالت کې کوي. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه روژهدار لم د شرابو سزا ورکړه. امام ابن کثیر رحمت الله علیه روایت را نقل کړی دی، نبی علیہ السلام فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، چې چا په الله تعالی باندې او د قیامت پر ورځ باندې ایمان ني، نو فلا یجلس علی مائدتن، دیو په داسې دسترخوان نه کینی یو دار علیه الخمر، چلته شراب چلیږي، یو دسترخوان باندې شراب پراته دی او څکلی شي، ټیک ته تی نس کې، ولیکن ته کم از کم د هغې نه پاسه چې به دلته خو صراحتا د الله د حکم نه خلاف ورزي کېږي. یعنې دا مثلا معلومه شوه یو داسې پروګرام دی، یو داسې واده دی، هلته خوراک دی، ولیمه ده، او د ولیمې دوران کې ګانې بجانې شروع دي، نو ټیک تر ګانې بجانې نه تلې ستا د ایمان دا غیرت او تقی د هغې نه پاسه کم از کم داسې ځای کې کینې چې کم از کم ټایم کې دا کار نه شروع. دا د انسان د ایمان او د غیرت نه داسې شادي حالونه او داسې ځایونه چې هغه کې کلم کله د الله د حکم خلاف ورزي کېږي او ته سرناستې، ته ستا د ایمان څه غیرت او څه تقاضا نه چې تا هلته کې ناستې او خوراک کې کم از کم ته د هغې نه راپاسه دونه وس او دونه طاقت خو ستا شته، کنې تم هغې سره په دې ګناه کې هغه شریک کې. فلا تقعدوا معهم، پس تاسو مه کینئ معهم دې سره، حتی یخوضوا فی حدیث غیرها، کای هغه بحث پرېښودو ستا په پاسېدو باندې، ستا په انکار باندې او دفاع باندې، هغوی چېرې ټیک ته غلطي وشوه به دا بحث به دې دی کې بند کو نه به کو دا خبرې، نورې خبرې به شروع کو، بیا ورسره کېناستېدی شي. ځکه ستا یې سره څه ذاتي دشمني نه ده، دا دشمني او دا نفرت خو په دې خبره چې ستا مذهب ته سپک ګوري، ستا د مذهب استهزا کی او ستا د مذهب خندا ورپوي کی، په دې وجه تا سره دشمنی وکړي. کای توبه تایب شو، انکار او کچ به ټیک ته دا نه وایو، یا که تناست نو خیر دی. حتی یحودو فی حدیث غیره، تر دې چې دی ننوزي، خاد یحود منه ګسنا ننوتلو، حتی یحودو تر دې چې دی ننوزي، او مرادی معنا تر دې چې دی مشغول شي، فی حدیث غیره په خبره بله کې، دغه د استهزاء او د مزاح خبرې پرېښودې او نور خبرو کې مشغوله شو، نو بیا ټیک تاک تغی سرناسته کولی شي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، تفسیر مظهری دا قول لا نقل کړی دی، په دې آیت کې دا خبرم ثابت شوه چې که یو دی کې د قرآن او یا د دین غلط تعویل کیږي، غلط مطلب بیانېږي، یو آیت دی، یو حدیث دی، یو مذهبي کتاب دی، د قرآن تفسیر غلط انداز کې بیانېږي، کم چې جمهور د اهل سنت والجماعت چې کم نهج او کم طریقه دای نه هټ کر عقلی طور باندې او فلسفیانه انداز کې او د جمهور د تفسیر نه هټ کر تفسیر بیانېږي، بیا هم په دې کې داخل دی، هغه تفسیر ته بنه کینی، هغه حدیث ته بنه کینی، هغه درس ته بنه کینی، هغه لیکچر ته بنه کینی، نه به اوري. ځکه دا هلته کې ناسته کول او ته د هغې بیا دفاع نشي کولی، انکار نشي کولی او جواب نشي کولی، نو ستا دا هلته کې ناسته گویا کې د هغې د خبرې ته تایید کوي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، وی دخل فی هذه الآیت، په دې آیت کې داخل شو کل محدث فی الدین، په دین کې هر یو نوې خبره چې هغه اهل سنت والجماعت نه کوي او دې وطن شروع کړه او دین باره کې لګیا دی، او کل مبتدع الی یوم القیامه، تر قیامت پورې چې کوم نوې کارونه خلق کوي هغه په دې کې داخل دي. داسې مجلس کې دا ځای کې به ناسته نه کوي. د فتنې دور دی، قسم قسم فتنې راځي، خاص طور په سوشل میډیا باندې، نه هر یو لیکچر اورېدل پکار دي، نه هر یو سکالر ټچ کول اورېدل پکار دي، هغې د دین او د قرآن او د اسلام مذهب کې غلط انداز کې پیغام ورکي، او ته پوهېږي نه د مذهب ته پوره پته نشته دی، پته یې کم دی کې به ګمراه شي، کم طرف ته به لړ شي. نه هر څه اورېدل پکار دي او نه هر څه کتل پکار دي، چې کم صحیح تفسیر، صحیح حدیث او صحیح وضاحت او تشریح وي هغه اورېدل پکار دي، انہوں نے مکمل اجتناب پکار دي. حتی یخوضو تر دې چې دی مشغول شي او ننوځي فی حدیث غیره، په خبره
غیره د دین علاوه بلکی او کچرتان ته ناشته کنا او بهشکه ته دو سر شریک نیما پړک وته نفرت په نظر ګوري خو خبري اوري خبر د انسان په ذهن کې کوزيږي یو خبر وستا په ذهن کې کینی هغه به داسې چې ستا په ذهن کې بکارو کې او بیا به خپل ذهن صفا کول نشي نبی علیہ السلام فرمای المرء علی دین خلیله سړی د خپل دوست په دین باندې وي چې چا سر کې نه دا عادتونه به اختیارې داغه مزاج بستا مزاج ګرځي هغه شان به بیا تمه ځکه اصل ناس ته پاس ته دغه جامو دغه خبرو دغه طور طریقې به تاکي خود به خود سرایت بکی راضی با وی فل ينظر احدکم من يخالل یو سړی دی وګوري چا سره دوستی کوما دا دوسته قابل دی او کنه دا مجلس د ناس ته قابل دی او کنه دی کین مکمل اجتناب پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو وخت براشي چې د یو سړی بهترین متاع چې دی بهترین دنیا چې دا او د بیزی چې دی د خپل بیزی نه سروالی او د غر سر توخیږي او د بیزو پیس کی او بس د الله عبادت کی یعنی د خلکو نه لري لاړ شي یا د یوونه ویخ کی کینی یا د غر سر توخیږي ځکه چې شهر کې ما فتنې ډېرې زیاتې وي اوس کدی په دې فتنو کې دن نه پاتې شو او نه کیدی شي گمراه شي ته نه واړې لیکن خود به خود به فتنې پتا باندې راشي وی انسان چې خپل دین بچ کی او د غر سر ته لاړ شي د په نفع کې شو د فایده کې شو دجال له یو سړی په دې اراده و د مناظره کومه په دې اراده و دجال لړ شي دجال هډي غټ دوکباز دی او دې لاړ هغه سره مناظره کولا او تر دې چې په مناظره کې بدی فعل شي د دجال به تایید وکي او د دجال پیروکار بشي مطلب د حدیث تا دی چې د فتنې زیلم نری ورته پکارو نندارم نه پکارو کنندار کې ځان ته بدیرا کاږي ځکه ای داسې جادو کې په انسان باندې چې ته ځان خبرونه التب ورغلې وي داسې مجلسونو نه د زین مکمل اجتناب پکار دی انسان کې دونه غیرت کم از کم پکار دی په خپل مذهب باندې په خپل عقیده باندې او په قران باندې او په الله تعالی باندې ابو هريره رضی الله عنه مور وا مسلم شریف کې روایت دی ډیره سخت مزاج وا ابو هريره رضی الله عنه وو دعوت ورکو نه بکله سوي او کله سو نیو ورځ د نبی اسلام په شان کې ډیر نازیبا کلمات استعمال کړو او ابو هريره په چغو جړل راغی نبی اسلام ته او نبی اسلام پوه شو ولې ابو هريره یي مور منن هغه سوي چې په خپل خله نشم ویلې نو خبر پدې چې یو همي مور ده خو بل خو د نبی اسلام په شان کې خبرې څنګه وکړي د جړل نبی اسلام چې جی نماز مور ته دعا وکړي مسلم شریف کې روایت ده نبی اسلام لاس اوچت کړو اللهم اهدي ابي هريره اے الله د ابو هريره مور ته هدایت وکړي ابو هريره منډه کړې کوړتا چې دلته نبی اسلام دعا وکړه ګورم چې دعا مخکې رسی او کنه ته هدایت مخکې ملاويږي دی چراله من ور بندو او دنه د ابو आवाज راتو زپو شو مور می چې تا غسل کی مور پوه شو چې ابو هريره دروازه باندې ولاړ دی आवाज راتو کو چې صبر وکوي او دغه دروازه کولو کړه کولاول سره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او بیا ډیر په خوشاله راغی نبی اسلام ته بیا د خوشاله نه جړلو نو ابو هريره رضی الله عنه هغه د نبی اسلام د شان هغه نازیبا کلمات نشو برداشت کولی او جړل چې جو سو کما د زمکه او د اسمان مکه یو همي مور د بل خطا سوې او تاسو مين خو د مور نم سیوا ده یو مسلمان کې کم از کم دونه غیرت کم از کم پکار دی چې انسان بیا د غزنه مکمل اجتناب وکړي چې کم ځای کې داسې قسم سپکواله او حقارت کیږي انکم اذا مثلهم بیشک تاسو اذن پدا وخت کې مثلهم پشان د دیه یعنی که تاسو باوجود د دې سرناس یې هغه لګیا دي او تناس ته نستا دا ناس تا گویا کې ته سر پدی باندې شریک او پدی باندې راضی اوس مسله دا ده که یوځه کې داسې قسم خبرې کیږي نو یا خدای چې ته جواب ورکا غلا دای دفاع کا انکار وکا او کچر اغازه کې پاسې دوه دم ته ایجاد نشته نشي پاسې دی
نو کم از کم پړه کې باید سپکوالی په نظر ګوري چې دادی سوي چې دادی غلط وایي پړه کې به خوشحالېږي او راضي کېږي بنا کني خطره د کفر ده کته پړه کې پې راضي خوشحاله او په غوږونو باندې اوري نو په دې سره خطره ده چې ته ورسره کافر شوې ځکه رضا بالکفر دا کفر دی په کفر باندې راضي کېدل داسې سړی کافر کېږي او د کفر خبرې اورېدلو او پړه کې ورته نفرت په نظر نه کتلو خطره ده چې دا انسان سره کافر بشي نو اول خو عزیزه پاسېدل پکار دی که پاسېدو کې څه مسلې ممکن نه تا لپاره ممکن نه ستا لپاره نو کم از کم پړه کې باید انکار وکړي او پړه کې به نه مني چې دا غلط دي خو څوک مجبور یم انکم اذا مثلهم بشک تاسو په دا وخت کې مثلهم پشان د دی نو مثلهم پشان یعنی په ګناه کې ای سره شریک شوي ان الله جامع المنافقین بشک الله تعالی چې دی جمع کون کړي منافقان لرا والکافرین او کافرون لرا فی جهنم جميعا وجهنم کې ټولو څنګه چې دنیا کې یوځو الله به آخرت کې یوځي کې خو جمع کېدو مطلب دا دی چې جهنم کې به یوځي په عذاب کې به یوځي نه د منافقانو عذاب او سزا دا د کافرانو هم ډېر خطرناک را چې د بین رستو را روان دي جهنم خو یو جهنم دی یک د نبی طبقات او درجات دي څنګه چې یو جیلی د باندې هو چار دیواری او جیل او یو گیټ دی لیکن دنه پای کې بیا مختلف ځایونه وي مختلف بیریکونه مختلف سیلونه وي خطرناک نه خطرناک مجرم د پر خطرناک ځای په جیل کې دنه او د عام انسان د پر ځان لځوي دارنګ جهنم خو یو جهنم دی خو دنه پای کې بیا طبقات او درجات دي هر چاته به د عمل مطابق سزا ملاويږي د ټولو سزا یو شانتی نه خطرناک نه خطرناک مجرم سزا هغه منافق دی د منافق سزا به د نور کافرانو بدتر وي دلته کې جمع کېدو مطلب دا په عذاب او په جهنم کې به یوځای وي باقی سختی په عذاب کې او دردناک دا به د منافق سیوای او د کافر به هغه شانتی نه او یقینا الله تعالی نازل کړي په تاسو باندې په قران کې دا خبره کله چې تاسو اورئ آیتونه د الله تعالی لره چې انکار کولی شي په دې سره او ټوکې کولی شي په دې سره پس تاسو مکه نه دي سره تر دې چې دې مشغوله شي په خبره دین علاوه کې بشک تاسو په دا واقع پشان د دی بشک الله تعالی چې دی جمع کون کړي منافقان او کافرون لره په جهنم کې ټول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين منافقان کسان دي يتربصون چې دې انتظار کوي بكم دستا سبارکی فإن كان لكم پس کچریوی دستا سدپارا فتح کامیابی من الله د الله تعالی طرفنا قالوا دیوائی علم نکم معکم ایا مونږ نو تاسو سره وان کان للکافرین او کچریوی د پر د کافرانو نصیب صحیحا قالوا دیوائی علم نستحوذ ایا مونږ نو غالب شوی علیکم پتا سباندی ونمنعکم امونږ نوې بچ کړی تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه فالله يحكم بينكم پس الله تعالی به فیصله کوي د ستاسو مینځ کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ولن يجعل الله للكافرين او هرگز نه دی ګرځولی الله تعالی د پاره د کافرانو علی المؤمنین فمؤمنانو باندې سبیلا سلارا
په آیت مبارکه کې د منافقانو مذمت او د هغوی صفات بیانېږي. منافقان داسې عجیبه خلق دي چې د مؤمنانو باره کې د مصیبتونو او د پریشانو او د ناګوار حالتونو انتظار کی چې کله به په مؤمنانو مصیبت راځي کافران به غلبه کی، کافران به دې له شکست ورکي، کله به مؤمنانو ته ناکامي ملاویږي. په دې انتظار کې سار او ماښام اوسیږي چې گردش د زمانې به کله به مسلمانانو خلاف کیږي به او بیا کچره مؤمنانو ته په یو جنگ کې کامیابی وشي نو منافقان وي مونږ مسلمانان یو او مونږ هم تاسو سره یو، مونږ هم تاسو ملګرتیا کړې ده، زمونږ زړونه زمونږ دعاګانې ارس تاسو سره دي، محنتونه تاسو سره دي، نو مونږ له پکې می سره کوي په دې معنی غنیمت کې. او که فرض کا کافرانو ته مشرکانو ته کامیابی ملو شي او مسلمانانو ته وقتی طور باندې شکست ملو شي، بیا کافرانو لاړ شي هغوی ته بیا وي دا مونږ ستاسو ملګرتیا کړې وه، مونږ د مؤمنانو په صفونو کې انتشار پیدا کو، هغوی کمزوري پکې پیدا کړه، زړونه مو له کمزورې کړو، نو ځکه تاسو جنګ وګټو. که چېرې مونږ مؤمنانو سره یو ځای شوي وي او مونږ سره بھرپور طریقې سره مدد کړې وي او مونږ جنگ کړی وي، تاسو جنگ نشه ګټلی، دا د مونږ سر ته دعا کوئ، مونږ شاته ستاسو لپاره میدان جوړ کو، مسلمانانو بزدله کړو، هغوی جنګ ونه کړی شو او تاسو جنگ وګټو. لکه د احد په جنگ کې دا 300 منافقان چې د لارې نه واپس شو، نو دی کافرانو ته ووایي که نه وی که چېرې مونږ 300 کسان صحابو سره یو ځای وي او مونږ د هغوی سره په جنگ کې شرکت او مدد کړی وي، تاسو چرېم جنگ نشه ګټلی. دا خو مونږ په پلیننګ باندې چې د مدینې منورې نه مسلمانانو سره ووتو او په لاره کې چې کله تاسو هغوی یو بل ته نږدې شوئ او تاسو ورته ښکارېدی، نو مونږ په عین موقع 300 کسان د مسلمانانو نه واپس شو او په دې سره د مسلمانانو زړونه کمزوري شو، وایي کې کمزوري راله. نو دا د مونږ سر ته دعا کوي چې تاسو جنگ وګټو، کني که چېرې مونږ هغوی سره وي نو څنګه چې د بدر په جنگ کې تاسو جنگ بایللی و او مسلمانانو کامیابي موندلې وه، نو د احد په میدان کې به تاسو د علم عبرتناک شکست خوړلی و. نو داسې قسمه خبرې به منافقانو کافرانو ته کولې. د غزوه خندق په موقع باندې مو دې منافقانو انتشار پیدا کو، مسلمانان یې یرولو، مدینه منوره کې یې خوف او دهشت پیدا کړو چې کافران ډېر په ناشنا انداز کې راغلي دي، ټول قبایل یو ځای شوي دي، یهود سره یو ځای شوي دي او د مسلمانانو بېخکني به کوي او څوک به هم پاتې نشي. مسلمانانو ته صحابو ته دا خبره بار بار کوله، اوس هم لا مکش دی، راځئ چې ابو سفیان ته منت او سماجت وکړو، معافي به ترې وغواړو، نو موږ به معاف کړي کني پرېږدیم نه. چا وی راځئ چې مدینه پرېږدو باروځو چې ته نورو علاقو ته لړ شو. د منافقانو دا خبرې بار بار کولی او حقیقت کې جنگ خطرناک و. کافران ډېر په اتفاق سره راغلو، تمام قبایل یو ځای شو، لکه قرآن کریم ورته احزاب وایي. احزاب جمع د حزب ده، بلاشي ډلې بلاشي جماعتونه یو ځای شوي وو او دی په دې اراده راغلو چې خبره به مکمل پاکو دی پیره کې او داسې ناشنا منصوبندي کړې وه او خبره اوږده شوې وه، تقریبا یو میاشو، نو قسم خبرونه به راتله به. منافقان ډېر یری اغوستي وو او د ډېر یری نه مسلمانانو ته هم دا خبرې کولې چې راځئ چې ابو سفیان له جرګه بوځو او هغه ته ووایو چې بس مونږ معاف کړه، مونږ معافي غواړو، نه به مونږ معاف کړي. یعنې دومره خوف او دهشت د منافقانو شروع کړی و. نو منافقان همیشه دی د موسم او حالاتو ته ګوري، دا موسمی پرنده دي، ګوري چې کامیابی کم طرف ته ده. که مؤمنان کامیابی مومن ای سره یو ځای کېږي او که چېرې کافران کامیابي مومن ای له بیا خپله ورځي. د دې خپل مذهب او خپل ایمان او خپل عقیده او هېڅ رایې نشته دی، بس د حالاتو مطابق روان وي. نو منافقان داسې خلک دی، قرآن وی یو ورځ را روانه ده، مونږ به د دې منځ کې فیصله وکړو چې تاسو مؤمنان وئ او که تاسو کافران وئ.
الذین یتربصون بکم، دا منافقان کسان دي یتربصون چې دي انتظار کوي. یتربصون تربص اصل کې په یو مکان کې انتظار کولو ته وي. تربص ویل کېږي المکث بالمکان، چې په یو ځای کې په یو مکان کې ته ناستې انتظار کې وخت تیرې تربص وایي. د دې وجه نه چې کومې زنانه ته طلاق ملو شي او یا د هغې خاوند وفات شي، نو قرآن کریم چې دا زنانه به انتظار کی نو کم ځای به کی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. دویمه سپاره کې سورې بقره کې الله فرمایي چې کومو زنانو ته طلاق شو نو دا زنانه به انتظار کی. انتظار مطلب سره یتربصن، دیو په یو مکان کې په چار دیواره کې په کم مکان کې چې دا پاتې کېده خاوند سره، په دغه مکان کې به دا ایساریږي پاتې کېږي به، یعنې دا به پلار کره نه ځي او بل چا کره به نه ځي، دا په دغه مکان کې وخت تېري به. او دارنګې کومو زنانو چې خاوند وفات شي نو دا به په دغه کور کې به پاتې کېږي به. نو حقیقي معنا د تربص ته په یو مکان کې وخت تېرولو او پاتې کېدلو، او مجازي معنی دا انتظار کولو. نو د یتربصن معنا یتربصون انتظار کوي. انتظار د څه کوي؟ نو هلته مطلقه زنانه او متوفا عنها زوجها زنانه چې را به انتظار کی د بل نکاح نه، چې څومره مدت مقرر دی 3 مهینه یا 4 مهینه او 10 دنو، دا به دغه مکان کې انتظار وکي، دا به بل نکاح لا په دغه وخت کې بنه کی. او دلته کې یتربصون دی انتظار کوي. نو ستاسو د حالاتو د باره کې چې کله به مؤمنانو باندې مصیبت راځي، کله به دی ته شکست ملاویږي، کله به دی ناکامی مومي، کله به په دی باندې سخت حالات راځي. یتربصون بکم، یتربصون نزول الحادثه بکم، دی انتظار کوي په تاسو باندې د سختو حالاتو، د پریشانو، د بیمارو چې تاسو باندې به کله راځي. سورہ توبه کې دا مضمون الته نورم انتظار سره دی. الته قرآن کریم وی یتربص بکم الدوائر، دوائر جمع د دائرتون ده. دا منافقان انتظار کی چې کله به په دې مؤمنانو باندې د زمانې د حالات به کله په دې باندې راځي، گردش د زمانې به کله په دې باندې دې مخالف کېږي به. دا منافقان داسې خلک دي. الته قرآن کریم وتخیره وکړي علیهم دائرة السوء، دا ناکار حالات الله تعالی په دې منافقانو باندې راولي. او دلته وی یتربصون بکم، دی انتظار کوي د ستاسو باره کې د مصیبتونو او د پریشانو. دا ردیع جذبات دي د مؤمنانو او د مسلمانانو باره کې. فإن کان لکم، پس کچروي ستاسو لپاره فتح کامیابی. فتح اصل کې کلا وهلو ته ویل کېږي. عربی کې د زبر ته فتح وایي، دا مونږ چې ورته پښتو کې زور وایو او اردو کې ورته زبر وي، نو عربی کې ورته فتح وایي. نو دې ته دا فتح ولې وي؟ په دې سره خوله کلو شي، لکه ته با زبر با، او دا با چې وي نو خوله به ورسره کلا وخي، نو فتح ورته وي. نو فتح کلا وهلو ته ویل کېږي. دا کامیابی بند وي. نو الله تعالی کلو کی حالات بندي، یو سیز بندي، الله تعالی کلو کې دغه فتح او کامیابی او تزکوي. فتح من الله، کامیابی د طرف د الله تعالی نه. کامیابی صرف په مهنت نشي ملاوي دي او صرف په کوشش نشي کېدی. که انسان ډیر کوشش وکړي او ډیر مهنت وکړي، ډیر باغ دوړ وکړي، او د الله تعالی مدد شامل حال نه، نو کامیابی نشي ملاوي دي. د الله تعالی مدد بدن سره کېبا ځکه فتح اوي. فتح من الله، یعنی په خپل اسباب باندې، په خپل مهنت باندې، په خپل کوشش باندې، او صرف سټرګل باندې با اعتماد نه کېد، الله تعالی مدد بدن سره شامل حال کې، نو الله عبادت ته کامیابی ملاويږي. فتح من الله وي ځکه الله تعالی کامیابی راوړي. حالات الله تعالی اړي راړي. جنگ په شورو کې یو شانتی وي، اخره کې بل شانتی شي. شورو کې با شکست یې اخره کې کامیابی وشي، شورو کې با کامیابی په اخره کې شکست وشي. د احد میدان کې حالات الله تعالی سو پیری واړو په شورو کې مسلمانانو ته فتح وشوه،
یکدم ارس بدل شو، مسلمانانو شکست وخوړو. بیا الله تعالی حالات بدل کړ په یو ټیم کې، یو ورځ باندې، په یو میدان کې. هغه مؤمنان، هغه مسلمانان، هغه کافران دي. بیا الله تعالی حالات بدل کړو، بیا مسلمانانو ته هره کې فتح وشوه. الله تعالی حالات اړي راړي. د غزوه خندق په موقع باندې شروع کې حالات یو شانتي وو، د مؤمنانو خلاف وو. الله تعالی ناسته په یو شپه کې داسې هوا راولېږله چې دغه کافرانو خیمې ووتې، زناور تتر بتر شو، او چې سار کېدو میدان بالکل پاکو. د شپې نه حالات یو شانتي وو، په یو شپه کې دننه الله تعالی حالات بدل کړو. دا الله تعالی حالات اړي راړي. تلک الایام نداولها بین الناس. انسان بچرم نه مایوس کېږي، بنا حالات نه بچرم نه متاثر کېږي. د الله تعالی په ذات باندې به اعتماد او باور وکړي. لکه د انبیاء کرام علیهم السلام په شان باور اعتماد کوه، الله تعالی په خپل بیا حالات جوړي، حالات او اسباب یا الله تعالی په خپل برابري. په ظاهره کې موسی علیه السلام مخامخ سمندر دی، یو هم غرونه دي، بل هم غرونه دي، شاته د فرعون 14 لکه فوج دی. د نجات خو هیڅ یو صورت نشته دی. ظاهر خدای چې د فرعون خبر ومنه، یعنی بس کامیابی مومي دان خلاصې نه د فرعون خبر ومنه. لیکن موسی علیہ السلام د حالات نه متاثر کیږي، الله ما سره دی، الله سمندر کې لارې جوړې کړې. دا مؤمن ته پدې کې سبق دی چې حالات کله مکمل بند شي، نظر د الله تعالی په ذات باندې ساته، الله تعالی به تر پر لار کولا وکي. نو فتح من الله، کامیابی د طرف د الله تعالی نه. قالو دی وای، دا منافقان وای، الم نکم ماکم، آیا مونږ نو تاسو سره، موږ تاسو سره ملګری وو، موږ مؤمنان یو، موږ کلمه ویلې ده، زموږ دعاګانې، زموږ توجهات او محنتونه او کوششونه تاسو سره وو، موږ هم تاسو سره شرکت کړی دی، موږ هم شاته مدینه منوره ساتلې ده. یعنې که موږ میدان جنگ ته نه وتلي نو خیر دی، موږ شاته په مقام باندې کار کړی دی. تاسو میدان جنگ کې وئ، شاته ستاسو کورونه، ستاسو باغونه د یهودو نه موږ تاسو بچ کړي وئ. که موږ مدینه خالی کړې وئ نو تاسو به میدان جنگ کې وې، ستاسو بچي، ستاسو زنانه، هغې به چې څه به ورسره شوي وو. وی الم نکم معکم، آیا مونږ نه وو تاسو سره، یعنې مونږ تاسو سره وو. نو مطلب دا چې مونږ له په مال غنیمت کې پوره حصه به راکوئ. وإن کان للکافرین نصیب، او کچوي د پاره د کافرانو نصیب څه حصه، که فرض که کافرانو ته کامیابي میلو شي، هغې میدان وګټو، نو بیا دا منافقان کافرانو لاړ شي او هغې ته بیا باور کی چې موږ ستاسو ملګري وو، موږ ستاسو ملګرتیا کړې ده، دا کامیابي تاسو نه ده موندلې، دا سره موږ پکې شرکت کړی دی. نو د هغې نه بیا څه حاصلول غواړي. وإن کان للکافرین، او کچرې وي د پاره د کافرانو نصیب سیسا. امام ابن عاشور وی قرآن کریم د مؤمنانو د فتح نوړو او د کافرانو د پاره نصیب نوړو. یعنی که مؤمنان جنگ وګټي نو قرآن کریم فتح وتوایي، او که کافران جنگ وګټي نو قرآن کریم ته فتح نه نصیب وتوي. ای وجه دا ده چې کومه کافران جنگ وګټي نو دا فتح نه ده. فتح هغه ده چې کوم د الله تعالی مدد وشي انسان سره. کافران کا جنگ وګټو لکه د احد په میدان کې، خدا جنگ ګټل نه دي. اصل جنگ اگر ګټل دي چې د الله تعالی مدد او رضا پکې شامل حالي، او د الله تعالی مدد او رضا د چرم کافر سره ني، دا همیشه مؤمن سره. مؤمن نه چې الله تعالی خفش خپل مدد تنواري سره کو، نو دا نه چې الله تعالی د کافرانو مدد وکي، نه الله تعالی د کافرانو مدد نکي، مدد الله تعالی د مؤمنانو واغستو. بیا مؤمنان او کافران خپلو کې بیا اسباب سره جنگ کی، نو اسباب چې چا بیا ډیر به صحیح جنگ غټي بیانو. د احد په میدان کې الله تعالی خفشو، د نبی اسلام د سنت عمل ناقدری وشو، خلاف ورزي وشو، الله تعالی خپل مدد اوچت کو. نو چې اوچت یې کو نو بیا مؤمنان لګو، کافران ډیرو، بیا اسباب کافرانو سره ډیرو، بیا غي میدان وګټو. شورو کې مؤمنان لګو او د الله تعالی مدد وو، نو مؤمنانو جنگ وګټو. د بدر په جنگ کې مؤمنان لګو، کافران ډیرو.
اسباب کافرانو سره ډیرو دي سره کمو، خو د الله تعالی مدد نو لږو کسانو په ډیر باندې غالب شو. نو جنگ چې ګټل کېږي د الله تعالی په مدد باندې. الله تعالی چې د مؤمن مسلمان مدد اوچت کی نو بیا دانه کې چې کافر سره امداد وکړي، الله تعالی کافر سره چرم امداد نه کوي. خدا وشي بیا د اسباب جنگ شروع شي، د افراد جنگ شروع شي، بیا چې ځان سره افراد ډیری بسې بیا جنگ غټي. وان کان للکافرین نصیب، او کچری د پاره د کافرانو نصیب صحیحا د جنگ په غټلو کې، نو قالو دا منافقان وای علم نستحوذ علیکم، ایا موږ نو غالب شي پتا سبحانه، موږ پتا سبحانه غالب شیو. د غالب کېدو دو مطلب دي، یو دا چې موږ مؤمنانو سره یو ځای نشو په جنگ کې، سره موږ یې سوا نه غستا، او دا ستاسو د وجه نه. کچره موږ مؤمنانو سره په جنگ کې یو ځای شوي وي تاسو بیا جنگ نشه ګټلی، نو که موږ مؤمنانو سره وي نو موږ بیا غالب په تاسو باندې. خو چونکې موږ ستاسو د وجه نه رستو شو، لکه د احد په جنگ کې دا 300 کسان چې په پلیننګ سره د لارې نه واپس شو، وی دا موږ صرف ستاسو د وجه نه. نو که موږ هم مؤمنانو سره یو ځای وي زموږ جماعت بیا غټ او په تاسو باندې بیا غالب شوي وو. او یاد علم نستحوذ علیکم مطلب دا دی چې مونږه ستاسو لپاره د مسلمانانو په صفونو کې انتشار پیدا کو، افراط تفریم پیدا کړه، مونږ د هغې زړونو کې کمزوري راوسته، داسې خبرې مونږه مشورې کړې چې کافران ډېر په زور او شور سره روان دي، ډېر غټ تعداد سره روان دي، ارادې یې بل شانتي دي. نو مونږ د مؤمنانو مسلمانانو زړونه کمزورې کړو، د هغې په زړونو کې خوف او دهشت پیدا کو، دا مونږ غالب شو. ان ستاسو لپاره دا تاسو چې جنگ ګټلی دی دا زمونږ د وجې نه هم ګټلی دی. نستحوذ علیکم، استحاذ چې کوم دی ویل کېږي غلبې ته او احاطې کولو ته. نستحوذ علیکم، ایا مونږ نو غالب شي په تاسو باندې چې مونږ د مسلمانانو په صفونو کې انتشار پیدا کو. ونمنعکم، او مونږ نه بچ کړي تاسو من المؤمنین د مؤمنانو نه، یعنې مونږ تاسو د مؤمنانو نه بچ کړئ په دې طریقې سره. که مونږ سره وي یا مونږ انتشار نه پیدا کړی نو تاسو به قتل شوي وی ټولو. زمونږ د انتشار پیدا کولو د وجې نه تاسو د قتل کېدو نه بچ شوئ. ونمنعکم من المؤمنین، او مونږ نه بچ کړی تاسو، منع کړی تاسو من المؤمنین د مؤمنانو د وجلو نه او د قتل کولو نه. فالله يحكم بينكم، دنیا کې خدار سو شو بشي، یو ورځ د انصاف را روانه ده، الله تعالی به فیصله کوي د منافقانو د مؤمنانو منځ کې. فالله يحكم بينكم، پس الله تعالی فیصله کوي ستاسو منځ کې. بینکم و بینهم، بینهم به ورته روباسو ستاسو منځ کې او د هغوی منځ کې. الله به یو ورځ فیصله کوي، الله به هر څه دود کا دود او پانی کا پانی، الله به د هر څه یو بل نه جدا کي. به دنیا کې هوټل ګډوډ یو ځای اوسېږي، هر سړی ځان ته مؤمن وي، هر سړی ځان ته نیک وایي. یو ورځ در روانه ده چې الله تعالی به هر څه یو بل نه مکمل صفا کړي. فالله يحكم بينكم يوم القيامه، پس الله تعالی فیصله کوي ستاسو منځ کې او د دې منځ کې د قیامت پر ورځ باندې. ولن يجعل الله، د منافقانو خدا خیال دی او دا انتظار دی چې مؤمنان به ناکام شي او ختم بشي او کافران به غالب شي. خو قرآن وی داسې چرم نشي کېدی. الله به چرم کافرانو ته په منافقانو باندې غلبه نه ورکي. د الله تعالی مدد به همیشه مؤمن سره او مؤمن به غالب کېږي. ولن يجعل الله، دا لن چې د لپاره به کې او مستقبل کې په نفي کې تاکید پیدا کی، یعنی دا کار به په آینده زمانه کې چرم ونشي. که منافقان په دې انتظار دي چې کافران به غالب شي او مؤمنان به ختم شي، نو دا خیال د ذهن نه وباسي. داسې به الله تعالی چرم ونه کړي چې مؤمنان به ختم شي او کافران به غالب شي، بلکې الټا مؤمنان به غالب کېږي او کافران به ختمېږي. ولن يجعل الله، او هرگز به الله تعالی ونه ګرځي للکافرین د پاره د کافرانو، علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا سلارا، او د سبیلا د لارې نه مراد غلبه ده او قوت ته. وقتی طور باندې
مؤمنانو ته شکست کېدی شي، ناکامي کېدی شي، لیکن همیشه به داسې نه. الله به داسې چرې مونه کړي. د کافرانو نه مراد څوک دی او د مؤمنانو نه مراد څوک دی؟ امام ابن عاشور رحمه الله دلته کې اشکال کړی دی چې قرآن وی چې الله به چرې کافرانو ته په مؤمنانو باندې غلبه ورنکړي، او دا سبیلا نکره ده. نکره چې د نفي د لاندې راشي دې کې عمومي، یعنی دا به په هیڅ یو شکل کې په هیڅ یو صورت کې بم نه کېږي چې کافرانو ته سیاسي لحاظ سره، په میدان جنگ کې معاشي لحاظ سره، په هیڅ یو لحاظ سره به الله تعالی کافرانو ته او مؤمنانو باندې غلبه، فوقیت او اوچتوالی نه ورکړي. هغه وایي چې مونږ ګورو چې مؤمنان کمزوري دي، په هر لحاظ سره په هر میدان کې کمزوري شو او کافران زورور شو، غلبه شو. نو بیا هغه وایي چې ګورو چې د کافرانو نه د مؤمنانو څوک مراد دي. وی که د کافرانو مراد د نبی اسلام د زمانه کافرانی چې مکی والا دي، او د مؤمنانو مراد د نبی اسلام د زمانه مؤمنان چې صحابه دي. نو بیا خدا سي شوی دي چې الله تعالی کافرانو ته په مؤمنانو غلبه نه ورکړي. د نبی اسلام په زمانه کې مکه مکرمه فتح شوی ده، او د کافرانو لوی سرداران ابو جهل عتبه وغیرہ ای قتل شوی دي، او نور چې کم سردارانو هغه اسلام قبول کړی. ابو سفیان رضی الله عنه، خالد ابن ولید رضی الله عنه، عمر ابن العاص او اکرمه رضی الله عنهم، دا ټول لوی سردارانو او لوی جرنیلانو د میدان جنگ شهسوارانو هغه د نبی اسلام په زمانه کې ایمان قبول کړی دی. یا هو کافران قتل شوی دي او یا هغه سر چرې تسلیم کړی دی، ایمان راوړی دی. دا قرآن آیت بالکل صحیح دی چې الله تعالی کافرانو ته او مؤمنانو باندې غلبه ورنکړه، بلکې مؤمنانو ته الله تعالی غلبه ورکړه. او اته کاله بعد مؤمنان فاتحانه تور باندې مکه مکرمه په صلح باندې نه غستې شروع نه شوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه په زور باندې اغستره د کافرانو نه او د مکې د خلکو نه. بیا آیت بالکل صحیح دی. او کله کافرانو مراد در قیامت پورې کافران شي او د مؤمنانو مراد تر قیامت پورې مؤمنان شي، بیا ټیک تا چې په دې دور کې او په مخکې زمانه کې کافران په مؤمنانو باندې غالب دي. خو وجه دا ده چې نن مؤمن پاتې شوی نه دی. مؤمن صرف د جبې مؤمن دی او مؤمن صرف په خوله باندې مؤمن دی. د مؤمن چې کوم صفات یا په مؤمنانو کې نشته دی، چونکه قرآن کریم مؤمنان یادي او مؤمن صرف د خلی مؤمن ني، د ایمان څخه صفات او شرایط یې څخه تقاضي دي. کنن مؤمنانو کې هغه صفات رالو کم صفات چې په صحابه کرام رضی الله عنهم کې هغه شان مخلص شو، هغه شان په دین باندې کلک شو، هغه شان استقامت والے شو، هغه شان صبرناک شو. نو نن هم د الله تعالی دا وعده ده چې مؤمنان کلهګومي او کافران که هر څومره ډیری هر څومره ترقی کړي، او که مؤمن هغه شان مؤمن شو. نو نن هم د الله تعالی دا وعده ده چې مؤمن به غالب کیږي په کافر باندې. دا آیت په خپل ځای باندې بالکل صحیح دی، خو چونکه مؤمن هغه شان مؤمن پاتې نشو. او یو ورځ ان شاء الله را روانه ده کهيري، هم دا خلق به دا مؤمنان به خودي به صحیح مؤمنان شي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې منافقت به ختم شي، مؤمنان به کلک مؤمنان شي، منافقان و کافران سره یوځای شي. چې کله مؤمنان صحیح شو مقابله کې په زرګونو په لکونو کافران به الله تعالی مؤمنانو ته فتح ورکړي. نو مؤمن کوم اوسم مؤمن شو، غیرت پکې راغی، الله به اوسم هغه شانتي مددونه بکی، مؤمن به په کافر باندې غالب وي. د آیت نور مسلم ثابت شوي، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مراد چې کافر د مسلمان خلاف گواه نشي جوړې دي، یو کافر د مسلمان خلاف گواهی نشي کولی. کله مؤمن سره یا د مؤمن کافر سره مقدمه رااله، نو گواه د مؤمن خلاف گواهی نشي کولی، ځکه دا گواهی کول دا د مؤمن باندې اوچتوالی شو. او قرآن وی چې کافر په مؤمن اوچتېدی نشي. دا نه کچره خزا او هاوند دي او سړی مرتد شو، نو دا خزا بر دا مرتد په نکاح کې باقی نه پاتې کیږي. کچره نکاح کې باقی پاتې شو، چونکه د سړی درجه په خزا باندې اوچته ده
حالانکه ښځه خو مؤمنه ده او سړی کافر دی او د کافر مرتبه په مؤمن نشي اوچتېدی، نو دا فوراً جدا کېږي به. دارنګه که چېرې کافر دی، ښځه کافره ده او سړی هم کافر دی او ښځه مسلمانه شوه، د دې نکاح به ختمېږي. که چېرې کافر فوراً ایمان راوړو نو ټیک ته، او که ایمان یې راوړو او عدت ختم شو نو بس نکاح مو سره ختم شو. منافقان هغه کسان دي چې دې انتظار کوي د ستاسو باره کې، بس که چېرې وي ستاسو لپاره کامیابي د طرفه د الله تعالی نه، وایي دي موږ نه وو تاسو سره، او که چېرې وي دپاره د کافرانو څه حصه، وایي دي آیا موږ نه غالب شي په تاسو باندې او موږ نه بچ کړي تاسو د مؤمنانو نه. بس الله تعالی فیصله کوي ستاسو منځ کې په ورځ د قیامت باندې، او هرګز نه دی ګرځولی الله تعالی دپاره د کافرانو او مؤمنانو باندې سلاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين بشكا منافقان خلق چدے يخادعون الله دی دوکار کوي الله تعالی تا وهو خادعهم حال دادے چې الله تعالی دوکار کوون کې د دیتا. وإذا قاموا او کله چې دی ودرېږي الى الصلاة مانځتا قاموا کسالا دی ودرېږي په داسې حال کې چې سسوي يراؤون الناس دی خودن کوي خلقو تا ولا يذكرون الله او دی نه یادوي الله تعالی لرا الا قليلا مگر ډیر لږ مذبذبینا دی حیران دی بین ذالک امین د کفر و د ایمان کی لا اله هؤلاء ندی دی مومنان سرا ولا اله هؤلاء او ندی دی کافران سرا ومن يضلل الله او چالرا چه گمراہ کی اللہ تعالی فلن تجد له پس تب ہرگز نمومی در پارا سبیلا سلارا. یا ایوہ الذین آمنوا اے ہا کسانو چیمان روڑ دے لا تتخذوا الكافرین تاسو منی سے کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مومنانونا. اتریدون آیا تاسو اراده لرئ ان د دې خبرې تجعلوا لله چې تاسو وګرځوئ د الله تعالی دپاره علیکم په خپل ځان باندې سلطانا یو دلیل مبینا واضحا. په دې آیتونو کې د منافقانو 15 نهي بیانېږي. قرآن کریم د منافقانو ذکر کړی دی خو دې باینیم نه دی ذکر کړي، ان د منافقانو نمونه قرآن کریم نه دی اغستی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خطباتو کې ارشاداتو کې د منافقانو نمونه نه دی اغستی. دا یو وجه دا ده چې قرآن کریم دې ته دعوت د ایمان ورکي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته دعوت د ایمان ورکو. او د دعوت اصول دا دی چې ته یو انسانو ټارګټ کې بینا چې ته دغه نوم والی او دغه مذمتو کې عمومي مذمتونه کولی شي، عمومي طور باندې خرابۍ بیانولی شي چې خلکو کې دا خرابي ده، دا ناکاره صفت دی، دا سویلی شي. خو دا دعوت د اصولو نه دا خلاف دی چې ته د یو سړي باقاعده نوم والی چې په ده کې دا خرابي ده
دې تا ته نږدې کېدی نه شي، دې هستانه نورم لرې شو، الټه دشمنۍ کې او نفرت کې به راشي. د قرآن کریم انداز داعیانه دی، دې ته دعوت ورکړي د ایمان. البته د دې ناکاره صفتونه ذکر کړي دي او نشانات ذکر کړي دي چې په دې سره دې ځان په خپله وپېژني چې مونږ کې دا خرابې دي، او خلک هم دې د نشاناتو نه وپېژني چې د دې نه ځان ساتي. د قرآن کریم د منافقانو نمونه نه دي اغوستي. سورہ محمد کې آیت مبارکه کې الله تعالی فرمایي ولو نشاء لاریناکهم، که موږ غوښتې موږ به تا ته دې باقاعده ښودلي وو چې دا پلانکي او پلانکي او پلانکي منافق دی. فلعرفتهم بسیماهم، ته به دې په نشاناتو باندې په علامتونو باندې پیژنې. قرآن کریم د دې علامتونه ذکر کړي دي، په دې به ته وپېژنې. او دارنګې ولتعرفنهم فی لحن القول، دې چې کله خبرې کوي نو خوله به یې خویږي، د خولې نه به منافقت ظاهریږي، ته به یې وپېژنې. باقاعده نوم اغوستو ته ضرورت نشته دی. خو آخره کې نبی علیہ السلام ته د منافقانو نومونه ښودلی شوي وو چې دا پلانکي او پلانکي پلانکي منافق دی. په دې کې بیا ډېر مسلمانان شو، کلک مؤمنان مسلمانان شو. صرف تقریبا 12 کسان داسې وو یا 10 یا 12 چې هغوی په منافقت باندې باقي پاتې شو، اکثریت بیا ایمان ناوړ دی. نبی علیہ السلام دې سره ناشنا د اخلاقو مظاهره کړې ده. دې د نبی علیہ السلام په بیبي باندې تهمت لګولې دی او ناشنا ماحول جوړ کړو. د نبی علیہ السلام ته قسمه قسم تکلیفونه رسول دي، لیکن چې کله رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول کله مړ شو، نو نبی علیہ السلام خپل کمیس دله ورکو. بخاری کې روایت دی د ده زوی چې ډېر کلک مؤمن مسلمان و، دغه نوم هم عبدالله و. نبی علیہ السلام دغه په خواهش باندې خپل کمیس هغه دله ورکو عبدالله بن ابی بن سلول ته، او دا کمیس یې ته په کفن کې واچومو. عمر رضی الله عنه دې منې کو چې جی دا کړي دي او دا کړي دي او دا یې کړي دي، تاسو له کمیس ورکوئ. نبی علیہ السلام یې دا دمه باندې قرض و. د بدر په جنگ کې عباس رضی الله عنه د کافرانو طرف نه راغلو، نو دې گرفتار شوی و، د دې جامې شلیدلې وې. نبی علیہ السلام چې عباس رضی الله په جامو کې ولیدو چې جامې ټولې شلیدلې دي او زړې شوي دي، نبی علیہ السلام وی چې د قیدیانو له جامې ورکړي. عباس رضی الله ډېر زیات دنګ و، په ده باندې د عام خلکو جامې نه برابرې دي. دا عبدالله بن ابی بن سلول چې و دیم ډېر دنګ و، نو د خپل کمیس عباس رضی الله عنه ته ورکو. عوامو کې دا مشهوره ده چې حمزه رضی الله عنه کله شهید شو، نو هغه له عبدالله بن ابی بن سلول خپل کمیس ورکو د کفنو. خو دا خبره صحیح نه ده. اصل خبره دا وه چې عباس رضی الله عنه له د خپل کمیس ورکړو. دا گویا کې په نبی علیہ السلام د یو احسان اړولی چې ستا تره دی نو ځکه وله کمیس ورکوم. نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې دله خپل کمیس ورکو چې تلکه بتلکه چې دا د هغې بدله شي. بیا نبی علیہ السلام دې په خپلو لاسو باندې قبر ته کوز کو، په دې جنازه هم کړې ده، اگر چې اختلاف ته چې شوی ده او که نه ده شوی. عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام منې کو چې ته بلا جنازه کې تی لا قبر ته کوزې، لیکن نبی علیہ السلام میں زال اللہ تعالیٰ دی خبر نه لا منې کړې نیمه. اگر چې بیا آیتونه راله ولا تصلی علی احد منهم ماتا ولا تقم علی قبره، په دې به جنازه هم نه کوې او دې به په قبر باندې هم خواله به نه ورځي. د نبی علیہ السلام د دې ښکلي اخلاقو د وجې نه په دې باندې ډېر منافقان کلک مسلمانان شو چې راشه دا مونږ نبی علیہ السلام سره څه کړي دي او دا د نبی علیہ السلام سره څه کړي دي او نبی علیہ السلام مونږ سره څه وکړو. نو په دې واقعه باندې ډېر منافقان مخلص مؤمنان مسلمانان شو، خو چې چا په قسمت کې ایمان نه و نه هغوی پاتې شو. بیا نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې حذیفه رضی الله عنه ته چې کوم منافقانو د هغوی نومونه صرف هغه ته ښودلي وو، بل چاته نه یې ښودلي. او حذیفه رضی الله عنه بیا در وفاته پورې د منافقانو نومونه چاته نه دي ښودلي. دیو جن حذیفه رضی الله عنه ته
صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم وی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رازدارو. نبی علیہ السلام چې خپل کمیس دل ورکو عبد الله بن ابی بن سلول له، چونکې دته ایمان نشته، نو د نبی علیہ السلام د کمیس د وجه نه ته څه فایده نشي میلاوي دي. تبرک په خپل ځای باندې ثابت دی، لیکن دا چې د تبرک د پاره په آخرت کې ایمان شرط دی او ایمان پیدا کېشته نه. بایزید بستامی رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی بزرګو، ډېر لوی د الله تعالی ولی دی. مرقات کې مولا علی قاری صاحب لیکلي دي د بایزید بستامی رحمت الله علیه او مریدو د سره 100 کال تیر کړو چې رخصتېدو، نو بایزید بستامی صاحب ته وی د خپل کورته مال راکې په دې بس کې ودا وزن لکفن کما چې ما ته برکت میلو شي. بایزید بستامی سے وتوی ودا هو کورته ده، وی کده د خپل سرمن د ځان وباسم کنه دا تا تواچوما او تا کې خپل ایمان نی کنه زما په دې سرمن هم نشي خلاصې دي ته لا دما کورته یادې. یعنی په آخرت کې بلنبی د انسان ایمان پکار راځي، ایمان شته دی نو بیا به تبرک او بیا به رشتي او بیا به دا خبرې لا پکار راشي چیرې دا نبی علیہ السلام ولا سفارشو کې او پلانکی ولو کې او پلانکی ولو کې، او که ایمان نشته پیغمبر استاد فائدہ بیا نشي در رسولي. دا منافقانو دلته کې 15 علامتونه بیانېږي او دې کې مسلمانانو تم غړ تمدیدا چې اسنه مسلمان کې دا علامتونه را نشي. مسلمان خو بزان د بل د پہچان نه د بل د علامتونو به مزان ساتي با. لومړنی علامت د منافق داري چې دی به دوکبازي فریبي وي پراډي وي، دی دوکه ور کوي مؤمن مسلمان ته او پیغمبر ته. او دیم علامت د داري چې دی مانزه ته ودرېږي نو سس وي، مانزه ته به په نشاط سره او په شوق سره او په جذبې سره به نه ودرېږي چې مونځ کې د الله رضا ده، مونځ ثواب دی، د الله یو حکم دی، مونځ ککی پړه ماتې باندې به کی. دریم علامت دا دی چې د ریا او د کلاو بکی د خلکو د هودنې د پاره به یو کار کی، کم دی کې د خلکو هودنه مشهورتیا نه کیږي بیا الته کاروم دی نه کی. او څلورم علامت دا دی چې الله یادینو ډیر کم یادي، د الله ذکر او اذکار به ډیر کم کی، صرف هغه ځای کې به کی چې کم دی کې ځان خلاصي د خلکو نه، چې خلک وي چې او یار دا مؤمن مسلمان دی، کني په تنهایی کې به الله نه یادي. او پنځم علامت دا دی چې د دین مؤمن سره دی نه مسکافر سره دی، حیران او سرګردان دی، کله یو خوا کله بل خوا، نه یو مذهب شته نه عقیده شته نه رای شته او نه یو استقامت پکې شته. بس حالاتو ته ګوري موسمی پرندې دي چې کم دی کې خی الته شپي، چې ګوري مؤمنانو سره خدن الته ورزي او چې ګوري کافرانو سره کار خر الته ځان رسی. اس یو رای اس یو نظریه او عقیده او مذهبي نشته. مؤمن مسلمان لا د دې 15 خبرو ځان ساتل پکار دي. فریب او دوکنری ورکول پکار مؤمن مسلمان ته، دارنګي ریا او د کلاونه را پکارو. مونږ چې کینو په شوق سره به کې جذبې سره به کې ځان به نه خلاصي، دا یو پیټ یو بوج نه چې پدانې ورواړي. مونږ د مؤمن معراج دی، مونږ کې انسان الله تعالی سره ملاقات کی. یو سړی چې دا وی چې الله تعالی دې ما سره خبرې وکي او زه دې الله تعالی سره خبرې وکم، چې مونږ دواړه یو بل سره خبرې وکړو، راشه په مونږ کې ودرېږه او تلاوت شروع کا، قرآن شروع کا. دا قرآن د الله خبرې تاسو سره الله تعالی خبرې کی. دا قرآن دا د الله تعالی کلام او خبرې دي چې مونږ سره کی، چې په مونږ کې ته ودرېږې ته الله تعالی سره اوس خبرې کې، او په مونږ کې قرآن وایا ته الله سره لګې او الله تعالی تا سره لګیاري. انسان د ټولو نه زیات چې الله تعالی ته نږدې کیږي نو هغه په مونږ کې انسان الله ته نږدې کیږي. بل داسې یو عمل نشته چې ته الله تعالی ته ورنږدې شي. نو په مونږ سره انسان الله ته نږدې شي او د الله په حضور کې حاضر دی، الله متوجه تا ته، الله رحمت تا ته متوجه او ته پړماتی باندې کې او ځان ته نه خلاصې او سستې خبرم نه چې سکو ما نه کوم، دا څنګه مونږ شو. او دارنګه مؤمن مسلمان نه د الله ډیر یادول پکار دي چې د منافق د علامتونو په ذکر نشي، او مؤمن مسلمان له کلک اوسېدل پکار دي. که حالات ارنګ راځي
دلته د مثال به د غر وي. دی غر ته وګورئ که نه، کم طوفانونه، کم سیلابونه، کم بارانونه، کم زلزلې راغلې، کم حالات رالو، په سوونو په زرګونو کاله وشو، غر چیرې په خپل ځای باندې کلک ولاړ دی. د غر مثال د شګې او د خاورې نه دی چې باران سره وبهیږي. مؤمن مسلمان به دونه استقامت والا دومره کلک به وي چې هر څومره حالات په ده راځي، هر څومره طوفانونه، بیمارۍ، ازمایشونه په ده باندې راځي، لیکن مؤمن مسلمان به کلک وي. د الله تعالی په ذات باندې به نظر ساتي، ناامیده کېږي به نه، هر څه به د الله له طرف نه ګڼي. دا نه چې بس معمولي څه مسله راشي او د کډه وغورځي چې بس زما نه ورسره نه کېږي، بس زه خو لا وشم او تباه شم. مؤمن مسلمان چرې نشي تباه کېدی. مؤمن مسلمان هر ټیم زنده او تابنده. علامه اقبال رحمت الله علیه دغه وی کنه چې هر لحظه مؤمن کې نئی آن نئی شانو. د مؤمن خو به یو نوی آن او نوی شان هر ټیم، هر ورځ او هر شپه د بدله به وي، چاک او چوبند او جذبه او شوق کې به وي. مؤمن مسلمان ملا مړاوي کېدی شي او دې ملا دکې ملا سستی راتلی شي. ان المنافقین، بېشکه منافقان خلق چې دی یخادعون الله، دی دوکه ورکوي الله تعالی له، دی الله تعالی له دوکه ورکوي. الله تعالی خو څوک هم دوکه نشي ورکولی. دوکه خو به ته هغه چاله ورکوې چې ستا نه خبردار ني، ستا د نیت نه، ستا د زړه نه او ستا د منصوبو نه چې یو انسان ناخبرې ته به هغه له دوکه ورکوې. هغه به تا باندې ظاهره کې ښه ګمان وکړي، تا به خپل خیرخواه مخلص او دوست وګڼي او تا ورته دننه پړه کې منصوبه جوړه کړې ده او نیت دې بدل دی چې کله تا ته موقع میلو شي نو ورته رونیسي. دا خبرې خو د الله تعالی شان سره نشته دی. الله ته خو د انسان د باطن او د زړه او د نیت هر څه معلوم دي. د انسان به څنګه الله له دوکه ورکوي، نو دې څنګه الله تعالی له دوکه ورکوي. اصل کې ردی دا کار چې دی د منافقانو دا معامله داسې ده چې گویا کې دی الله تعالی له دوکه ورکوي. او دې سارو ماښام د نبی علیہ السلام مجلس ته راځي او راځي په غلطه اراده باندې، په خوله باندې موږ مؤمنان یو، موږ مخلص یو، دننه کې نفاق دی او کوشش کې چې پیغمبر علیہ السلام له مسلمانانو دوکه ورکړي او رازونه والي کافرانو ته ورسي او مذاق او هنسي کې او چې خپلو کې یادی شي نو لګیا دا خبرې کې. د دې مطلب څه شو چې ګنې څوک خبر نه لري د خبرونه، یعنې نبی علیہ السلام او مسلمانان زموږ د خبرونه خبر نه لري او الله تعالی کریم خبر نه دی، نعوذ بالله. نو گویا کې ردی دا معامله داسې ده چې دی الله تعالی لم دوکه ورکړي، حالانکه الله تعالی وحی رالیږي په نبی علیہ السلام باندې د حالاتو نه خبردار کی. نو آیا ولې دا خبره به الله تعالی نه بیاني نبی علیہ السلام ته؟ نو د دې دا معامله داسې ده چې گویا کې دی الله تعالی له دوکه ورکړي، ورنه الله له څوک هم دوکه نشي ورکولی. وهو خادعهم، او یا یخادعون رسول الله، د الله رسول له دوکه ورکړي. چونکې نبی علیہ السلام ته د غیب علم نو دی به نبی علیہ السلام ته دوکه ورکوله چې موږ مؤمنان یو، مخلص یو، حالانکه نو. د الله رسول له دوکه ورکول دا داسې شوه چې گویا کې ته الله تعالی له دوکه ورکوي. ځکه پیغمبر په خپله پیغمبر نه دی جوړ شوی، پیغمبر خو د الله تعالی قاصد دی، الله جوړ کړی دی. نو د الله پیغمبر له دوکه ورکړه دا خو داسې شو چې تا الله تعالی له دوکه ورکړه. مؤمن مسلمان د الله تعالی اولیاء او نږدې دي، مؤمن مسلمان ته دوکه ورکول دا داسې شو چې گویا کې تا الله تعالی له دوکه ورکړه. نو ته مبالغه وایي چې د الله رسول او مؤمنان دوکه ورکول دا داسې شو چې تا الله تعالی له دوکه ورکړه. یا دا چې دی په خپل ګمان کې داسې و چې ګنې دا مونږ څوک خبرېږي نه، نو گویا کې نعوذ بالله الله ته هم زموږ د دې خبرو پته نشته. ممکن ده چې داسې رزیلان هم په دې کې وو چې دای به دا خیال وي چې بس الله هم نعوذ بالله ګنې خبردار نه دی. وهو خادعهم، حال دا دی چې الله تعالی دوکه ورکوونکی دی ته، دې ته مشاکلت وي. مشاکلت معنی هم شکل ہونا، یو شان کېدلو. دا عربی کې داسې وي چې ته سکې هغه شان به زم کومه، چې ته دوکه راکې زه به هم دوکه در کومه، چې ته را سره ښه کې زه به هم ښه کومه. لیکن پښتو کې مطلب څه دی وي چې ته ماله دوکه راکې نو زه به دوکه در کومه. نو دا چې ته سره دوکه کې دا خو دوکه نه،
دا خو دغه د دوکې بدله او جواب دی. نو مراد تینا سزا شوه. دی الله رسول له دوکه ورکي، الله دی له دوکه ورکي، نه الله تعالی به د دوکې سزا دی له ورکي. د دنیا کې هو دوکه ده چې الله تعالی دی ته ډیل ورکو، مهلت ورکو، دی رونه نیسلو، دی له عذاب ورنکو. کافرانو ته عذاب ملو شو، یهودو ته عذاب ملو شو، لیکن منافقانو ته دنیا کې سزا ملو نشوه. ښه بېغمه ژوند دې تیر کو. خدا د الله را طرف نه ډیل دی ته مهلت دی، خو آخرت کې ردی لپاره ډېر خطرناکه سزا تیار شوې ده چې هغه را روانه ده. فی الدرک الاسفل من النار، د اور ډېر لاندې طبقه او لاندې درجه ردی لپاره ده چې د کافرانو د مشرکانو نم خطرناک عذاب دی. نو دا خو یو دوکه شوه دی ته چې دنیا کې دی بېغمه دي او آخرت کې ډېر خطرناک اور د دې لپاره تیار شوی دی. وهو خادعهم، حال دا دی چې الله تعالی دوکه ورکوونکی دی ته. او مرادی معنی دا نه الله تعالی به دوکې سزا ورکوي دی ته. الله تعالی سزا ورکوونکی دی د دوکې دی ته. وإذا قاموا إلى الصلاة، د دې دوی ملامتو چې کله دی ودرېږي مانځه ته نو قاموا کسالا، دی ودرېږي. کسالا جمع د کسلان ده، او کسلان او کسل سستی ته وي. دی ودرېږي په داسې حال کې چې سست وي. خو دا سستی اعتقادي مراد ده او دا سستی عملا نه ده مرادو، ځکه عملی سستی په مؤمن مسلمان کې مشته. مؤمن مسلمان هم بعض اوقات سست وي، په مانځه کې ولاړ او غړی نه غواړي او سست عمل کوي، لیکن دغه عمل نه دی مرادو. د دې دا سستی اعتقادي ده، یعنې د دې پړه کې د ثواب امید نو، د الله د رضا امید نو، د الله حکم یې نه ګڼو، فرض حکم یې نه ګڼو. خو دی چونکې ځان بچ کو د مؤمنانو مسلمانانو نه، که مانځله نه راځو بیا ظاهرېږو ښکاره کېږو چې دا خو منافق دی. ځکه هغه زمانه کې به چې یو انسان مانځله جومات ته نه راتو به دا یا کافر دی یا منافق دی. مؤمن مسلمان چې په کلي کې به موجود و، سوال نه پیدا کېږي چې دی به کور مونځ کو، د به جومات کې مونځ کو. کور به هر څومره لرې و خو جومات ته مانځله راتو. چې دی جومات ته که نه راتللو نو منافقت یې ښکاره کېدو، نو د مجبورۍ نه به جومات ته راتلو چې مونږه شومنټ به کو، چې مونږه ښکاره شو چې پلانکې خو راغلی دی. نو قاموا کسالا، دی ودرېږي په داسې حال کې چې سست وي. باقي یو مؤمن مسلمان که ستړی دی او یا بیمار دی یا د بل څه وجې نه سست دی او جومات ته که راغی او سست حالت کې مونځ وکړو نو دی منافق نه دی. د منافق دا کار اعتقادي دی. حضرت تانوی رحمه الله بیان القرآن کې صراحتاً دا خبره کړې ده چې دلته کې د سستی نه مراد اعتقادي سستی مراد ده. باقی مؤمن مسلمان هم سستی نه پکارو، دله چاک او چوبند اوسېدل پکار دي. عمر رضی الله عنه یو سړی ولیدو په لار روانه پسې خپې راکاږلې، ویې لکه ولې بیمارې سو، وینه چې له خیره سره خیمه شاته یو گزارو نیغ روانیا. دا سس پس خو منافقان رواني. مؤمن مسلمان او هر ټیم چاک او چوبندو هر ټیم په نشاط کې بوي. مؤمن مسلمان بلا څنګه سستی، یا خو انسان بیمار دی نو خیر دی، یا ستړی شوی نو خیر دی، لیکن مؤمن مسلمان به هر ټیم په جذبه کې او په شوق کې وي. قاموا کسالا، دی ودرېږي مانځه ته. ابو داود شریف کې روایت دی پیغمبر علیه السلام یو پیره د سحر په مونځ کې تپوس وکړو، پلانکې مانځل راغلی دی نه چې نه دی راغلی، پلانکې راغلی نه چې نه دی راغلی. نبی علیه السلام وفرمایلو ان هاتین الصلاتین، د سحر مونځ او د ماخستن مونځ یاد کو چې دا دو مونځونه چې دي اثقل الصلوات، دا په ټولو مونځونو کې ډېر درانه مونځونه دي. علی المنافقین، په منافقانو باندې دي سار مانځل نشي راتلی او ماخستن مانځل هم نه راځي. سار خو ده پراته وي او ماخستن خو نور په ګپو شپونو کې لګیا وي. او چونکې د نبی علیه السلام په زمانه کې په لارو کې ډیوې او رڼاګانو انتظامات هم نو، او په جومات کې هم د رڼا انتظام نو. دا خو په سن 9 هجرې کې بیا د هجرت په 9م کال باندې بیا په جومات کې ډیوه ولګېده. دا 8 کاله د نبی علیه السلام په جومات کې ډیوه نه وه. د نبی علیه السلام په کور کې چې په کومه شپه نبی علیه السلام وفات شوی دی
په هغه شپه د نبی علیہ السلام په کور کې ډیوه نه رابله شوې، ډېره غربت و هغه زمانه کې. نو په جومات کې چونکې تیاره به وه، نو دوی به د سهار مانځله جومات ته نه راتلو او ماوستن به هم نه راتلو، ځکه پته به هسې هم نه لګېده چې څوک راغلی دی څوک نه دی راغلی. باقي د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام مانځله به راتلو چې ښکاره شو چې یاره مونږ مونځ ته راغلي وو. مقصود به مونځ نو، مقصود به صرف ازیري لګولو چې را پلانکې راغلی دی، چې هغه بایومیټرک سیسټم دی چې پته لګي چې پلانکې ازیري لګولې ده او بیا به ووتو. نو نبی علیہ السلام وفرمایل د سحر او د ماوستن مونځ چې دی دا په منافقان باندې ډېر زیات ګران دی، دی نشي راتېدېدو مونځونو له. قامو کساله ودرېږي دی په داسې حال کې چې سست وي. پیغمبر علیه السلام دعا ده او دا د هر مونځ نه پس ویل پکار دي. نبی علیہ السلام فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ناشنا دعا د نبی علیہ السلام ناشنا پیغمبر الله تعالی را کړو سیم ندی پریخي دار سره نبی علیہ السلام پناه وختره پناه واړي. اے الله ز پناه ولم پتا سره من الهم هم غم توي دا سه غم چې ماته سبب هم ني معلومه. بعض اوقات انسان دا اړه خپي لکه ولې خپي پته لګي وړه مې خپه دي بس نو سبب یې ني معلوم چې سو جره چې خپي ما اسه خو انسان سم مسلې نه وي نه خپي. بعض اوقات دا اړه اسه خپي. نبی علیہ السلام د دینم پناه واړي من الهم د هر یو غم نه پناه واړم. نبی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن دا حزن مې شي دا حزن مې شي. حزنم غم ته وي چې ستانه سسیز فوت شو څه نقصان ده ته ملو شو هغه ته حزن ویل کېږي. او دا حزن سختې ته وي مشکلات ته وي. نو نبی علیہ السلام دینه پناه واړي. مخکې ورپسې فرمایي واعوذ بک من العجز والکسل. عاجزن بے بس کېدو ته وي چې انسان بے بس شي. دا بے بسی ډېر بد څیز دی چې انسان یو کار نشي کولی او ستا مجبوري وي. د نبی علیہ السلام د بے بسۍ نه او د بې وسۍ نه پناه غواړي. والکسل او سستۍ نه نبی علیہ السلام پناه غواړي. سستی چې په انسان کې راشي خوراک به راته هم ګران شي، بیا هغه آسان کار به راته هم بیا ګران شي، ګډ کارونه خلاصه کوي. او چې تا کې نشاطي چا کو چوبند دی غټ نه غټ کار به تا ته آساني. نبی علیہ السلام د سستۍ نه پناه غواړي. مخکې ورپسې فرمایي واعوذ بک من الجبن والبخل. جبن ویل کېږي بزدلۍ ته. بزدل بز بیزي ته وي. نبی علیہ السلام د بیزي د زړه نه پناه غواړي. څه مطلب و چړې مې دونه وړوکې شي لا ساس کې د وریځې نه را پریوتې نه لري او دلته بیزي محله خبر کړې ده. دومره بزدل او دومره ډرپوک مؤمن به ډرپوک ني، دی به طاقتوري بهادر به وي، شجاعت به یې په ده کې. نبی علیہ السلام د بزدلۍ نه پناه غواړي. والبخل او د شومتیا نه پناه غواړي چې مؤمن لا شوم شي دا لاتم شرمي. بیا نبی علیہ السلام د بزدلۍ نه او د شوموالي نه پناه غواړي. اخره کې فرمایي من غلبة الدین وقهر الرجال چې ما باندې قرضونه راخیږي حقونه پردي ما باندې راخیږي دین هم پناه غواړم. وقهر الرجال او د خلکو د زور او د زبردستۍ او د ظلم نه او د ظالمان نه پناه غواړم. ډېر ناشنا دعا را هر مؤمن مسلمان له یادول پکار دي او د هر منفس په شوق سره او جذبې سره ویل پکاري. دا د هر مؤمن مسلمان ضرورت دی. نو قامو کسالا دی ودری کې په داسې حال کې چې سستی کوونکي وي. آیت کې وضاح تفصیل نورم دی انشاءالله سبا کې وکړو. بېشکه منافقان خلک چې دی دی دوکه ورکوي الله تعالی. حال دا دی چې الله تعالی دوکه ورکوونکي دي ته او کله چې دوی ودرېږي مانځه ته ودرېږي دی په داسې حال کې چې سستی کوونکي وي.